أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سورة مائدة تديل سميركو خلاصه بس دادا چې مخکې تیر شو چې په دې يهوديانو کې او نصاراو کې عیسایانو کې داسې یو معتدله ډله او انصاف والا یو ډله پکې موجود ده چې هغه خبره مني هغه باندې تبلیغ چې کوم دی اثر کوي. نو په دې رکوع کې دا بیانېږي چې هغه ډلې ته یعنی تبلیغ کوي، هغه ته د حق دین او دا قران کریم هغه ته ورسوي او دا رنګ نور مسائل چې هغه در رسول دي هغه چې کوم دی رسول پکار دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایي چې ټیک ده اکثر خلک نافرمانه دي، لیکن بیا هم چې کوم دی دا دین به رسوي او تبلیغ به کوي، خلکو ته به احکامات الله پاک رسوي او نبی علیہ السلام دا الله پاک سره دا وعدم کوي چې دا کافران تا شهید کوي نشي او تا قتل کوي نشي. اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم او الله پاک دوی ته دا طاقت په نه ورکي چې دا دوی ته شهید کی او دا دینی اسلام بالکل چې کوم دی ختم کی. ټیک ته مقابله بکیږي، کله به دوی غالب کیږي، کله مسلمانان غالب کیږي، او تاسو نشي کېدای چې اسلام بالکل ختم شي. نو الله تعالی فرمایي چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی الله علیه وسلم دا څومره چې تا ته ان الله پاک طرف نه کوم وحی شوی دا قران کریم په شکل کې د احادیث مبارکه او په شکل کې نو دا ټول خلقو ته ورسوا. هغه درجم آیاتونه دي يهوديان هغه پټ کړو، د قصاص چې کوم دي احکامات دي دا ټول دین خلقو ته ورسوا. او که فرض کتابه کې یو خبرم یعنی پاتې کړه هغه د خلقو ته بیان نه کړه نو دا داسې شولا دا بالکل چې کوم دی او خپل حق ادا نه کو، د پیغمبر حق ته ادا نه کو، که یو خبره تانه پاتې شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخکنم چې کوم دی مهنت کو، مکمل دینی خلقو ته رسو او بیا هم چې کوم دی خپل مهنت کو تر دې چې حجۃ الوداع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په 1,00,000 صحابه کرامو نو چې کله د عرفات میدان کې نبی علیہ السلام د حج د لغنه فارغم شو او بیا خطبه او تقریر فرمایو، نبی خلکو له تاسو به صحابه کرامو وی ما تاسو در الله پاک دا دین در ورسو کو درونه مې نه رسو. نو ټول صحابه کرامو دا आवाज وکړو چې او تاسو الله پاک دین مو تر ورسو او تاسو خپل حق ادا کو، یوازې رسول نه دا غي حقم ادا کو. نبی علیہ السلام درې پیرا د خلکو نه دا گواهی واغستره او بیا یو خدای پاک په دې خبره باندې گواه شي، خدای پاک په دې خبره باندې گواه شي چې ما دا دین خلکو ته ورسو. او بیا نبی علیہ السلام او فرمایله چې دا دین به تاسو چې کوم دی وسو نور خلکو ته رسوي، چې کوم خلک په دې ټیم کې حاضر نه دي یا حج نه دي راغلي او یا چې کوم دی قیامت پورې کوم خلک پیدا کیږي با نو دا دین خلقو ته ورسوي. نو صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین هغه بیا مهنتونه کړې دي، موږ را پاک دین را رسولې دي. دارنګ تابعین او تبع تابعین او مفسرین او محدثین او علماء کرام او صوفیاء کرام او اولیاء کرام الله پاک ټول ته درجات عالیه نصیب کړي او تر دې چې لري مرګون ته دا دین چې کوم دی رسیدلې دي دا موږ منځونه کوو، روزې نیسو او قران کریم اورو. نو موږ دې لپاره څه کړهونه کړو، مو اجازه دې پسې نو او دا صحابه کرامو نیکانو خلقو دا دین دلته کې دی علاقه تر رسولې دي، دنیا ګډ ګډ ته رسولې دي. نو دا رنګ دا به رسول پکاري، خلقو ته دا بیانول دي
که په عمل نن کې خو لیکن دا به ته بیانای بیا بیانول پکار دي کې دې شي ورس بیا غوي عملو کې نو الله تعالی فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسول صلی الله علیه وسلم بلغ ورسوا ما انزل الیک من ربک ټول هغه احکامات چې هغه نازل کړي شوي دي تا ته د پروردګار ستانه د قران کریم په شکل کې د احادیث مبارکو په شکل کې دا ټول دین خلقو ته ورسوا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ او کچاتا دا کار اونکو یعنی فرض کا یو خبر دیم دنا پاتې شو یو خبره فرض کا نبی اسلام ټول دین ور خلکو ته رسولې دي خو اته که فرض کتا نه یو خبرم پاتې شو فما بلغت رسالته نو بس بیا تا نه رسولې رسالته د الله پیغامات د الله غ دین او د الله غ پیغامات تی ګوره بیا رسولي نه دي یو خبره پاتې کېدل دا څه شو لکه تا یو خبره خلکو ته بیان کړی نه ده او تا نه بیا غني د خپل ډیوټي پاتې شوی ده نو دا به خلکو ته بیانای او بس نبی عليه السلام بیا بیان کړی دي والله يعصمك من الناس او الله پاک په حفاظت کوي تا به بچ کی من الناس د خلقنا یعنی د خلقو د شهید کول نه تا خلق شهید کوي نشي تا قتل کوي نشي اته نبی عليه السلام د تکلیفونه ور رسولي دي زخمی شوی هم دي تکلیفونه رسولي دي لیکن شهید کوي د څوک نشي نو چې دا آیاتونه کله وی نازل شو دا غي نامه کې د نبی عليه السلام څوکیداری وکیدا صحابه کرام په سفر کې او په کلی کې د نبی عليه السلام څوکۍ کوله چرته کافرانو نبی عليه السلام شهید نه کی خو چې کله دا آیاتونه نازل شو چې الله بتا بچکی نو نبی عليه السلام صحابه کرام ته فرمایي چې بس تاسو ځئ او ما الله پاک دې موري اغسته ده ما څوک شهید کوي نشي ان الله لا يهدي القوم الكافرين بشک الله پاک لا يهدي القوم الكافرين اغلانا لا رنخي د شهید کول استا او ساده دین میټاوولو د دین اسلام د ختمولو الله لا رنخي القوم الكافرين کافران خلقتا اندا کافران خلق دانشي کولې چې تا شهید کی یا ستاسو پاک دین چې کوم دی بالکل اسلام کې بالکل ختم کی بالکل ختموي نشي ښا قل یا اهل الكتاب لستم على شيء اور مهنت وکول نور واړي دې لپاره کوششونه څنګه چې موږ دنیا لپاره مهنت کوو د دین لپاره وګوره سیوا کوو فکه دا زموږ د دنیا خبره یوازې نه ده دا زموږ د قبر خبره هم ده او د آخرت خبره هم ده او زموږ ډیوټي هم ده نو په دې آیاتونو کې الله پاک فرمایي چې د اهل کتاب او يهوديانو او عیسایانو چې کومې طریقې د ځان خپلې کړې دي دا نه حق دي او اسلام چې کوم دی آخري دین دی هغه حق دین دی او نبی علیہ السلام ته الله پاک تسلیم ورکړي قل یا اهل الكتاب لستم على شيء وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم اے اهل کتاب اے يهود نصارا نه تاسو علی شیء پيو دین باندې چاغه باندې اعتبار کړی کیږي ان تاسو چې کومه د طریقې خپل کړی دي دا خو به اعتبار لاره دي په دې باندې باور نشته دا تاسو ځان نه بدل کړی را بدل کړی دي نو نه تاسو علی شیء پيو معتبر دین باندې چې باغې باور وکړي شي او تاسو چې کوم دی دا لار ټیک نه ده حتا تقیموا التوراۃ کئ پور چې تاسو عمل نه کړي په تورات باندې چې اصل تورات الله پاک کوم را لګلو نو تاسو باغې باندې عمل نه کړي يهوديانو ول انجیل او په انجیل باندې چې الله پاک کوم انجیل را لګلو نو باغې به عمل او باغې عمل دا دی کنه چې اخیری پیغمبر ومنای او قران کریم ومنای اګه تاسو نه کوئ نو تاسو په هیڅ دین باندې نه یې بالکل بی دین یې وما انزل الیکم من ربکم او کئ پورې چې تاسو عمل نه کړي په هغه باندې چې نازل کړي شوی دی تاسو ته پروردگار تاسو نه د قران کریم په شکل کې او د احادیث مبارکه په شکل کې چې کوم دین راغلی اخیری نو که تاسو په دې باندې عمل نه کوئ او د اخیری پیغمبر نه منئ نو تاسو بیا په خپل پیغمبر هم غوړې ایمان نشته
او نم په خپل کتابونو باندې او الله تعالی نبی رسول الله تسلی ورکړي چې بس دا د قران کریم په مقابله د وجه نه به خلک نورم گمراه کیږي ځکه د دې مقابله به کې دا يهوديان او نصارا سرکشه کیږي با او ته به غمجن کیږي ما ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك او خامخا زیات پکې ډیر لرا د دې اهل کتابونه يهود او نصاراونه ما انزل اليك من ربك هغه کتاب او هغه دین چې نازل کړی شوی دی تا ته خپل پروردگار د طرفنا ان دا قران کریم او دا حدیث مبارک دا آخري دین چې تا دا نازل شوی دی نو دا به سیواږي دوی د پاره طغیان او کفر سرکشی نافرمانی او کفر دغه چې دوی دا نه مني آخري کتاب نه مني نو کفر به نورم سیوا شي نو فلا تأس على القوم الكافرين بس تو مغم جن کېږي افسوس مګو بده کافرانو خلکو باندې بس دیر ته بیانوا او یو کړه نه مني بس وړه بتنګای نه دوزخ کوم ډکول پکاري الله بیا بیا زما خو حضر وسر پوهشم او الله پاک یو عام قانون ذکر کوي د نجات او د کامیابی چې بس کامیابی چاته حاصله ده هم په دنیا کې هم په آخرت کې چې چا عقیده بس ټیک وا په الله باندې د الله ټول دین مني د الله پیغمبران مني آخرت مني خو صحیح او نیک عملونه کوي نو هغه بیا مسلمانان دي هغه په يهودو کې کم کسان مسلمانان شو یا په نصاراو کې یا صابئون کې دا صابئین دا تاسو یو ډله ده چې دا په دې زمانه کې اوس نشته مخکې څه ډلې وي او په دې کې بیا چیر دا کم څنګه خلکو کمی عقیده وي او مشهور دا و چې صابئین به عقیده وي چې یو تر ته د فرشتو عبادت کو او بل تر ته قبله د منځونو کولو او زبور به هم کوم دی لوستو دا سیکولر خلک چې ته ویل کېږي ها کله په یو طرف روانيږي کله په بل طرف روانيږي لا مذهبا یو خبره ټینګيږي نه نو الله فرمایي چې په دې ټولو کې کین ځوان دي کار سوتي خو چې صحیح عقیده خپل کی او اخیری پیغمبر ومني د قران او د حدیث مطابق ایمان جوړ کی او عمل کوي نو دا خلک کامیاب دي ان الذين امنوا والذين هادوا بشکه هغه خلک چې ایمان راوړل دي یعنی په دې مسلمانانو کې د دې امت والذین هادوا کسان چې هغه يهوديان شوي دي والصابئون والصابئين چې دي والنصارى وعیسایان من آمن بالله واليوم الاخر هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې او ورځ د آخرت یعنی چې ټول عقیده خپل کیخه ایمان بالله والله ایمان راوړي نو بل الله ټول خبره بیا منل الله پیغمبران منل او د الله کتابونه او فرشتي او دا ټول تقدیر منل ټول دین منل وعمل صالحا او عملونه کې نیک د قران او د حدیث مطابق عمل بیا کوي او ایمان په اخري پیغمبر راوړي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون پس نه به یره باغوي باندې او نه باغوي غم جن کېږي آخرت کې به یره نه وي در روانو حالات انا به غم جن کېږي د دنیا پسې دنیا په بیا خپه نه لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا خامخ بتحقیق سره الله فرمای ما اغستیو مضبوط وعده د بني اسرائيلنا په تورات کې الله پاک دونه وعده غستیو چې تاسو په توحید باندې قائل یې د الله په نظام د الله یووالی به منئ د الله نظام به منئ د پیغمبرانو تصدیق وکوي چې پیغمبران تاسو تراشي نو الله فرمای ما مضبوط وعده دونه غستیو په تورات کې وارسلنا اليهم رسلا او ما را لګلیو په طرف هغه باندې ډېر پیغمبران په يهودو کې او په بني اسرائیل کې راغلي دي الله فرمایي دا چې پیغمبران کلمہ جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم هر وار جرات لبو وکړو دغه يهوديانو ته دغه بني اسرائیل ته یو پیغمبر ان یو پیغمبر براغه باغه پیغمبرانو کې هغه براتلو وکړو هغه براوړو بما هغه حکمونه لا تهوى انفسهم چې نه به خو خول د دوی نفسونو دوی بخوخ نو
داسې احکامات په پیغمبرانو راوړل د الله تر طرف نه عقیده اعمال او اخلاق چې دوی په خوشاله بنو د دوی د مرضی نه په خلاف نو بیا به دوی څه کار کوو الله دې عهد هغه څه چې دا به پوره کوي او دوی بیا پیغمبران شهیدان کول ښه فریقا کذبوا وفریقا یقتلون یو ډله د پیغمبرانو دوی دروغجن کړي وا ډېر پیغمبران هغه به دروغجن کول نه به منل وفریقا یقتلون او یو ډله د پیغمبرانو به دوی شهیدان کول یحیی علیه السلام شهید کو زکریا علیه السلام پلار او زوی دای شهیدان کړو نور پیغمبران او باوجود دغه چې نافرمانی وي پکې گمراهی وي پکې اخه بیغمه ناستو لکه اوس هم اکثر خلک څومره نافرمانی دي او ګناهونه دي عقیدې ګډې وړې شوې د مسلمانانو ګورې اعمال ګډ وډ شو اخلاق ختم شو اخه بیغمه ناستي اړو یره وتر نه چېږي ته تبع عذاب راشي نو دا رنګ دوی وحسبوا الا تكون فتنه او دوی دا ګمانونه کړیو دا چې موجود بر نشي فتنه او عذاب برانه شي چې موږ پیغمبران شهیدان کړو وغیرہ وغیرہ ګناهونه وکړو او دوی دا ګمان وکاو چې را فتنه نشته عذابونه نشته فعموا وصموا نو پس وړاندې شو او کانو شو حق خبره بیان نه لیدا حق خبره بیان نه کوله نه به اوریدا دا غین وړاندو ځان دا غین کانک ثم تاب الله عليهم او بیا الله دا غیبا وجود رحم کړو په دوی باندې بیا الله په رحم وکړو چې کله بیا د دوی مشرانو په عیسی علیه السلام باندې څکسانو ایمان راوړو بیا الله رحم وکړو بیا لاندو کانو شو چې نبی علیه السلام کله راغی نو بدغه يهوديان بیا ایمان نه راوړو بعد کسانو په کې راوړل ثم عموا وصموا او بیا لاندو شو او کانو شو کثیر منهم ډیر کسان د دوینا په دې يهوديانو کې اکثریت نبی عليه السلام یې نه منو صرف بعض کسان ومنه والله بصير بما يعملون والله پاک لیدون کې دی او عالم دی په هغه چې دوی کوم عملونه کوي د دې مشرانو کوم عملونه کول یا اوس دوی کوي الله یې ماته پته ده نو مطلب دا چې د پخوانو خلکو د دې قصونه د دې واقعاتونه عبرت حاصلول پکار وي دا تشوریدن نه دي چې هغه ته بنا فرمانه کړي چې دا غینه مونږ ځان بچ کو او کوم خلکو نیکانو خلکو چې کوم تابعداري کړي دي هغه شان ځان کې مونږ اعمال راولو دا خو د يهودو خبره شو او د عیسایانو کې مختلف ډلې وي چې به عیسی علیه السلام بالکل خدای دی نعوذ بالله او دا خدای پاک زموږ کې درابو شیو ابد برا وی وخت نعوذ بالله وی اختیارات ټول دا غسر دي حالانکه عیسی علیه السلام په خپل ویلو وی دا الله عبادت کوي چې زما رب دې تاسو رب دې او ځای کې شرک کو نو الله پاک په جنت باندې حرام کړی دی چې څوک په شرک باندې په کفر باندې مړ شو دوزخ په همیشه لپاره راغلی وي نو ګوره عیسی علیه السلام ته خبره کړې و او دوی کوم خبره جوړ کړه دوی دا غنه خدای جوړ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم خامخ بتحقیق کافران دي هغه خلکو چې کوئی وایي چې بشک الله چې دی هو المسيح ابن مريم هغه مسیح ابن مریم دی عیسی علیہ السلام دا لقب مشهور په مسیح باندې وکنه لکه په چا باندې به الله سراخ کړ بیمارانو باندې اړندو باندې برګو باندې خدای پاک به جوړول مسح يمسح لا سراخ کړ نو خدای پاک به جوړ کړ دا الله پاک هغه معجزه ورکړي وا کم بیماران چې به ډاکټرانو واپس کړو هغه به خدای پاک دا هغه په ذریعہ سره جوړول دا نصارا الله وی کافر دي دا عیسایان چې دي کنه دا چا دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام خدای دی دا چا دا عقیده ده چې خدای زوی دی او څوک وینه صالح سره دی خدایان خدای یو دی هغه یو بیا درې دی او هغه درې بیا یو دی دا اوس په دې عیسایانو کې مختلف ډلې موجود دي ها په دې امریکایانو کې او فرانس والا برتانیې والا دا د عیسایانو ملکونه دي او څوک په کې عیسی علیه السلام منینا اجه څوک منینا هغه د کومې صحیح عقیده ده خو باندې خو بالکل سیکولر بالکل اړو مذهبي نشته ها بالکل دهریه دي دا اوسنی عیسایان اکثر بالکل دهریان دي
نو الله فرمایي چې دا خلک کافر دي دا عیسایان الله دا کافر دي ښا چې څوک عیسی علیه السلام ته خدای وي څوک ته خدای زوی وي حالانکه هغه څه وایي هغه تعلیم سو وقال المسيح او ویلو مسیح علیہ السلام عیسی علیہ السلام ویلو یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اے بنی اسرائیل اعبدوا الله ربي وربكم عبادت کوئ د الله چې زما رب دی او تاسو رب دی عبادت په الله کوئ وی وګور هغه څه ویلو او دوی چې کوم دی د عیسی علیہ السلام عبادتونه شروع کړی دي او دا خبره وته کړې و انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه چې بشکره شان دا خبره ده هغه څوک چې شرک کوي د الله سره څوک شریک کی والبته حقیقت سره الله پاک حرام کړي پاګه کس باندې جنت و مأواه النار او زید وسیدو د هغه به دوزخ وی همیشه د پاره اور کې به پاتې کیږي چې څوک شرک کوي شرک دا دی چې څوک داسې یو ذات مني د الله په شان دی څنګه الله یو لوی ذات دی او لوی قدرتونو والده لکه څوک داسې بل ذات مني دا شرک دی شرک فی ذات یا مثلا د الله پاک صفاتونه دي بچي ورکون کې الله دی رزق ورکون کې الله دی عزت ورکون کې ذلت ورکون کې شفا ورکون کې نو څوک د الله پاک صفات تعالی ثابتې چې پلان کې هم رزق ورکي او پلان کې هم چې کوم دی بچي ورکي نو دا ګوره شرک دی هغه ته شرک په صفات بیا ویل کیږي نو که چا شرک کو د الله سره نو دوزخ دا ځای دی جنت په حرام دی ګوره ها نو د دې وجه نه عقیده خپل هغه صحیح ساتل پکاري د انبیاء علیهم السلام خپل مرتبه ده خدایان نه دي خو د خدای په بندګانو کې د ټول مخلوقات کې اوچت دي دا اولیاء کرام هغه نه خدایان دي نه پیغمبران دي خدا غوی د الله دوستان دي د الله په دین باندې عمل کړو نو دا غوی خپل مرتبه ده او د الله اولیاء دي د الله دوستان دي دا غوی بیزتی نه ده پکار او دا غوی غټه بیزتی خدا ده بعض خلک اولیاء په قبرونو سره انته کې څه کوي څوک ډولونه وي څوک څه کوي تاسو غټه بیزتی ده اولیاء چې کوم دي د ډولونو مخالفتونه کوي او انته کې خلک اوس میلې جوړي او بے پردګۍ کوي نو دا خدای اولیاء او دوستان خو نه دي دا خدای اولیاء او دشمنان دي دا خلک چې څوک د اولیاء په قبرونو سره میلې کوي بے پردګۍ کوي نو الله فرمایي چې شرک کو په تحقیق الله پاغه جنت حرام کو او دا غزه د وجودو به اور وی دوزخ وی عیسی علیہ السلام په خپل دا خبره کړې و و ما للظالمین من انصار او نشته د ظالمانو پر څوک مددګاران به به خلاصوي نشي او الله تعالی فرمایي چې دا غرانګي چې څوک دا خبره کوي چې عیسی علیہ السلام ثالث ثلاثه دی په دریو کې یو دی هغه یو درې دی او درې یو دی بیا بچا ولوي دا څنګه خبره ده مړه وی په دې تاسو وینه پوهیږئ نو الله دام کافر دی ښا چا به الله او عیسی علیہ السلام او دا غمور ودا درې دا یو خدای دی او یو خدای وی درې دی چا به الله پاک او عیسی علیہ السلام او جبرئیل علیہ السلام دا درې ودا درې یو دی او یو درې دی دې عقیده تثلیث ویل کیږي ها الله ودا کافر دی لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه اوس عیسایان د انګریزان اکثر دا عقیده والدي ها د تثلیث قائل دي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه خامخابته کی سره کافران دي هغه خلک چې وایي چې بشکره الله چې ثالث ثلاثه دریم د دریو خدایانو دي یعنی خدایان وی درې دي او بیا غدرې یو دی یو درې دی نو الله وی دا کافر دي ځکه وما من اله الا اله واحد او نشتره معبود الله وی معبود او د عبادتونو لایق نه دی مگر الا اله واحد مگر یو معبود د عبادتونو لایق صرف یو خدای دی د حکمرانی د نظام به یو الله چلیږي ښا د یو معبود او عبادت به صرف د یو الله کیږي وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا كَچَدَ دوی من نشو
عما یقولون دا هغې نه چې دوی کمې خبرې کوي الله وي که دوی د شرک نه منع نه شو که نه او د الله نظام یې ونه منو یو الله یې ونه منو لا یمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم خامخا او برسېږي کافرانو ته په دوی کې چې دوی کې کوم کافران دي الله وی هغوی ته به ورسېږي عذاب علیم عذاب دردناک نو په دنیا کې هم پې عذابونه راغلي دي او آخرت کې خو یقیني دی لکه اصل خو د ثوابونو او د عذابونو ځای ګورې آخرت دی ښه دنیا کې ضروري نه ده چې خامخا دي چا ته الله پاک ثوابونه ورکړي او بدلې ورکړي او دارنګې عذابونه دی الله راولي دا دنیا کې دا خبره ګوره ضروري نه ده ځکه دا د امتحان حال دی په امتحان په حال کې چې کومې نتیجه هغه نه اورولی کېږي نتیجه بیا وروسته وي د دنیا خو د امتحان یو ځای دی که نه پته به بیا وروسته لګي او الله فرمایي چې دا دومره نافرمانه دي ګوره دوی شرک نه توبه نه وباسي الله نه بخښنه نه غواړي د الله توحید ولې نه قبلوي ځکه الله ګوره غفور رحیم دی الله ګوره دا قبول کړي او بیا الله پاک فرمایي چې عیسی علیه السلام هغه رسول دی رسول عیسی علیه السلام خدای نه دی انا صالح ثلاثه دی انا د خدای زوی دی هغه رسول دی رسول الله را لېږلی مخکې پیغمبران هغه تېر شوي دي هغه خدایان نه دیم یو پیغمبر دی خدای نه دی او د مور په باره کې چې کوم خلک کمې خبرې کوي الله پاک وایي و امه صدیقه مور چې کوم دی ولیه ده ولیه د الله ولی ده امه صدیقه نو دا یهودیانو به نعوذ بالله هغې پسې خبرې کولې وی دا بدکاره و نعوذ بالله عیسی علیه السلام څنګه پیدا شو نو الله پاک وی او دې خوا به عیسایانو وی مور چې کوم دی هغه خدای ده نو یو طرف ته به یهودیانو مرتبه وله څومره ښکته کوله او د بې ادبي به یې کوله د هغې په باره کې او بل طرف ته عیسایانو هم بیا بې ادبي شروع کړه د هغې نه یې خدای جوړ کړ نو الله وی و امه صدیقه د عیسی علیه السلام مور صدیقه ده تصدیق کوونکې د الله د آیاتونو د الله د پیغمبرانو تصدیق پې کوو هغه یې منل ولیه ده ولیه او الله فرمایي چې عیسی علیه السلام او مور خدایان نه دي ځکه کانا یاکلان الطعام الله وی هغوی دواړو به خوراک کوو مطلب یې څه ځکه چې څوک خوراک کوي که نه نو هغه د دنیا او ډېرو خبرو ته محتاج وي ځکه چې خوراک کېږي نو هغې دپاره بیا چې کوم ځمکه پکار وي هغې دپاره باران پکار وي لمر پکار وي سپومۍ پکار ده حیوانات پکار دي ټریکټر پکار دی او نور ټول آلات پکار دي چې څوک خوراک کوي که نه هغه محتاج وي دې ټولو سامانونو ته هغه محتاج وي نو مطلب یې دا شو چې مور د عیسی علیه السلام مور او عیسی علیه السلام دواړه محتاج وو چې دواړه محتاج وو نو هغه خدایان کېدی شي خدای خو الله صمد الله خو هغه ذات دی چې هغه صمدي صمد چاته حاجت نه لري او ټول هغه ته محتاج وي صمد داسې ذات ته ویل کېږي ښه نو الله تعالی لنډ فرمایي بس په لنډو الفاظو کې هغوی دواړو به خوراک کوو یعنی مطلب دا چې دواړه محتاج دي نو خدایان نشي کېدی او بیا الله پاک وګوره که نه څنګه دلایل مې پیش کړو ناشنا لنډ دلیل الله پاک ذکر خو بیا هم وي سوچ وکړه دا کوم خوا دوی اړولی کېږي د دې باوجود ګمراه شو ما المسیح ابن مریم الا رسول الله فرمایي افلا یتوبون الی الله ویستغفرونه افلا یتوبون الی الله آیا پس دوی توبه نه وباسي رجوع نه کوي الله ته شرک نه پرېږدي دا الله پاک له زورونه ورکوي ویستغفرونه آیا پس دوی بخښنه نه غواړي د الله نه یعنې چې توحید خپل کړي عقیده صحیح کړي یعنې دا کار دی وکړي توبه دې وباسي بخښنه دې وغواړي والله غفور رحیم الله پاک بخښونکی دی او رحم واله دی ما المسیح ابن مریم الا رسول الله فرمایي نه دی مسیح ابن مریم مسیح چې د مریم بیبي زوی دی الله وی هغه نه دی مګر الا رسول مګر پیغمبر دی هغه خدای نه دی د خدای زوی نه دی ثالث ثلاثه نه دی پیغمبر دی پیغمبر قد خلت من قبله الرسل په تحقیق سره تیر شوي دي مخکې ددنه ډېر پیغمبران ددنه مخکې هم ډېر پیغمبران راغلي دي او عیسی علیه السلام بیا الله پاک جمدی اسمان ته خېجولی اوس په اسمان کې جمدی دی بیا به راکوزېږي نو مخکې هم ډېر پیغمبران تیر شوي دي الله وی هغه خو خدایان نه وو که نه نو دی هم خدای نه دی
او نور پیغمبران تیر شوي دي وفات شوي دي دی به بیا وفات کیږي چې کله اسمان را کوشي بیا به سموده پس وفات کیږي و امه صدیقه او مور د چې دا ولیه ده تصدیق کوونکې ده د الله د آیاتونو د الله د پیغمبرانو رښتینې ښځه ده صدیقه ده ډېره رښتینې ده نو عیسی علیه السلام خدای نه دی مور هم چې کوم دی هغه خدای نه ده کانا یاکلان الطعام و دا دواړه چې دوی به خوراک کو الله دوی خوراک ته محتاج وو نو چې څوک محتاج وي که نه هغه خدای نشي کېدی ښه انظر وګوره الله وی وګوره که نه څنګه ناشنا خبره مې وکړه ناشنا دلیل مې ته ووي کیف نبین لهم الآیات څرنګې مونږ بیانوي دوی ته الآیات دلائل د الله د توحید لکه چې څوک خوراک کوي نو بیا ګورې هغه اودس ماتول ته هم ګورې محتاج وي نو هغه خدای کېدی شي بیا خو نور حاجات هم لري ثم انظر انا يؤفكون او بیا وګوره الله یې مخاطبه اے انسان بیا وګوره بیا تماشا وکړه انا يؤفكون څرنګه دوی اړولې کېږي د حق لارې نه آخر څنګه گمراه شو دا څومره په گمراهۍ کې روان دي دا عیسایان او دا یهودیان قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا دا الله تعالی زورونه ورکړي چې څوک عیسی علیه السلام ته خدای وایي که نه نو هغه خلکو الله پاک زورونه ورکړي رټنه ورکړي چې دا تاسو چې د عیسی علیه السلام عبادتونه کوئ هغه ته خدای وایي نو تاسو نه هغه څه ضرر او نقصان تاسو نه منع کوی شي بیماری نه لر کوي شي فقط نه لر کوي شي یا د فائدہ در کوي شي چې الله نه وغوښتي نو تاسو به هغه فائدہ درکړي کله الله د حکم نه بغیر څوک هیڅ چاته نه فائدہ ورکوي شي او نه څوک چاته نقصان ورکوي شي ښه د الله د حکم نه بغیر نو په دې کې دا خلکو اصلاح هم د ګورې ها بعض خلک د اولیاء مبارک بیا خاص کر په دې پنجاب کې د اولیاء مبارک ډېر لوی لوی دغه بس پلانګي ولی چې کوم دې بچي ورکی او پلانګي ولی دا کار کوي او اختیارات ټول بس تقسیم کړي او پلانګي ولی چې کوم دې خلکو له شفا ورکی الله فرمایي چې نه اختیارات ټول د الله سره دي ها اولیاء د الله نیکان بندگان دي داغو برکت سره سوال کوي شي خو سوال به ورته الله نه کوي قل تعبدون من دون الله هو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتعبدون من دون الله چې آیت تاسو عبادت کوئ د الله نه علاوه ما د هغه چا لا يملك لكم ضرا ولا نفعا چې اختیارات نه لري تاسو لپاره د ضرر دفع کولو او نه د نفع در کولو نه نفع در کوي شي نه تاسو ضرر او تکلیف منع کوي شي عیسی علیه السلام د اختیارات شته اختیارات ټول د الله سره دي نو دا غوړ عبادت کوي والله هو السميع العليم والله تعالی خاص کر هغه اوریدون کې دی الله دې اوریدون کې ما زه وګورم ته محتاج نه یم الله وی حالات ته اسباب ته محتاج نه یم عیسی علیه السلام ټیک دا اوریدون کې وو هغه په وګونو سره اوریدل کول او الله پاک له وګونو ورکړي او الله پاک په اوریدو کې دا محتاج نه دی والله هو السميع العليم الله پاک اوریدون کې دی دا الله په شان دي څوک اوریدون کې نشته العلیم او علم والده دا الله په شان بل علم والده څوک نشته ها هغه الله پاک دا هر څه معلوم دي هر څه د دنیا او د آخرت او دا الله پاک اسباب ته محتاج نه دي دا الله پاک علم هغه ته علم غیب ویل کیږي اسباب ته محتاج نه دي او پیغمبران خو کوم دي محتاج دي اسباب ته چې وحي ته وشي اله ته پته لګي که وحي ته نشي بیا ته پته نه لګي قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ويا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اے اهل کتاب اے يهود او نصارا زیاته مکوئ په دې دین په باره کې بنا حق باندې زیاتی مکوئ لکه دې یو ته افراط وي بل ته تفریط چې څو یو طرف ته عیسایانو د عیسی علیه السلام نه خدای جوړ کړ او د خدای زوی دې ته افراط وي او بل طرف ته تفریط او کمې کول يهوديانو چې کومه تمرا یې سپکو غاڼه چې نعوذ بالله هغه به پیغمبران نه غاڼه بلکې هغه ته به نسبت د ګناهونو کو چې هغه د غلطه طریقه باندې پیدا شوی دی د خپل مور نه نعوذ بالله دا زیاتې دی ښا هو اے اهل کتابو لا تغلو فی دینکم زیاتې مکوئ په دې
دین تاسو کې په خپل دین کې ګډه وډه خبره مکه وای صحیح دین باندې و چلے گئے الله چې کوم تورات را لګي الله چې کوم انجیل را لګي تاسو هغه خپل کړئ اخیری پیغمبر ومانه په صحیح لار باندې روان شي ذاته مکه وای په خپل دین مبارک غیر الحق پنا جائز طریقې سره پنا حق طریقې سره ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل او تابعداري مکوئ تاسو اهواء قوم خواهشات هغه قوم قد ضلوا من قبل چاوي گمراه شي وو مخکې د دینه ان تاسو د خپل پلار نکه پسې مځئ چې کومه گمراه وو د عقل په تقاضا نه چي دي بیوقوفانو دا غوی د خواهشات پسې مځئ واضلوا كثيرا او غوی گمراه کړي وو ډېر خلک نور خلک هم گمراه کړي په خپلم گمراه وو نور خلک هم په گمراهي سر کړي وضلوا عن سواء السبيل او غوی بلار شي وو عن سواء السبيل نه غلارنا ان په شریعت هم نه چلیدل الله چې کوم شریعت ترا لګلو هغه په تقاضا هم نه چلیدل او نه د صحیح عقل لکه صحیح عقل باندې چې سړی چلی کنه عقل سلیم چوته وي چې خواهشات تابعداري نه کوي نو الله تعالی فرمایي تاسو هغه مشران خو د عقل په تقاضا چلیدل او نه د شریعت په تقاضا چلیدل دا خو د خواهشات په مزه دا خو خبره ما معنی وضلوا عن سواء السبيل صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون سورة مائدة يقول سبب ركوش ورسلا د دې خلاصه دا ده چې الله پاک دا تعلیم کرا کوي چې په دې يهوديانو نصارا اهل کتابو کې تبلیغ په کوم دې مخ کې ان نصارا او تفکاری اته مناسبه خبره ده لکه چې نصارا عیسایان چې دي هغه موسی علیہ السلام پیغمبر نه مني تورات نه مني ناغوی دغه یو پیغمبر نه کوم دی په ظاهر کې لاغینه انکار کوي او يهوديان دي هغه د دوه پیغمبرانو نه هم د عیسی علیہ السلام نه انکار کوي او هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غنه انکار کوي او عیسایانو یعنی هغه سره کوم دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه انکار کو نو د دې وجنه نصارا چې دي دا هغوی د مخکې لکه تبلیغ پکار دی چې هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ومني او قرآن کریم ومني نو بیا به چې کوم دی هغوی زموږ سره ملګري شي مسلمانان بشي او بیا به دعوت ورکو یهودیانو ته نو دا پکې بعض علماء کرامو داسې یو نقطه بیان کړې ده چیرې عیسایان صرف هغه د نبی علیه السلام نه به انکار کوو د قرآن کریم نه به انکار کوو موسی علیه السلام خو منه او تورات یې منه او یهودیانو به عیسی علیه السلام نه منه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه نه به انکار کوو نه انجیل منه نه قرآن کریم منه نو اسه بهتره لکه طریقه دا چې موږ اول دعوت عیسایانو ته ورکو او چې عیسایان چې کوم ایمان راوړي په قرآن کریم باندې او په نبی علیه السلام نو بیا به ځان سره دوی ملګري او بیا به یهودیانو ته چې کوم دعوت ورکول پکاري او نور په حقیقت کې د یو پیغمبر نه انکار کول دا په حقیقت کې ورته ټول پیغمبرانو نه یعنی انکار کول دي او دا به دوی دا خبره کوله چې را مونږ بس لانګې پیغمبر نه مانو سره مونږ دا غنه انکار کوو حالانکه په حقیقت کې د یو پیغمبر نه انکار کولو دا د ټولو پیغمبرانو غوړه انکار کول دي او دا رنګي د دین چې کوم عقیدې دي ضروری عقیدې دي
نو که یوم پکې څوک نه مني نو دا په حقیقت کې د ټول نه ګوره انکار دی. او بهر حتی پکې علماء کرامو حضرت لاهوري رحمت الله علیه دارنګ نور علماء کرامو یو نقطه لیکلې ده چې عیسایانو باندې مخکې محنت ته چې هغوی ملګري شي نو بل بیا په یهودیانو باندې محنت کول پکاري. نو الله تعالی فرمایي چې دا یهودیان چې دي نو د داود علیه السلام دوی ته خیرې کړې وي او دارنګ عیسی علیه السلام دوی ته خیرې کړې وي لعنت، ځکه چې داود علیه السلام په زمانه کې دوی ته حکم شوی چې د خالق ورځ به ښکار نه کوئ، هغه میان به نه نیسئ. نو دوی چې کوم دی بیا نافرمانۍ شروع کړې نو هغه پې لعنت وکړو د الله په حکم سره، او د دوی نه چې کوم دی خنزیران جوړ شو. او دارنګې بیا د عیسی علیه السلام په زمانه کې دې بني اسرائیلو مطالبه کړې وه چې موږ دپاره تیار دسترخوان پکار دی، لکه 20 باره کې به د هغې بیان راشي. بیا دوی نافرماني وکړه نو عیسی علیه السلام ته خیرې وکړې او د دوی نه چې کوم دی شادوګان بیا جوړ شي. نو الله تعالی فرمایي په دوی باندې لعنتونه شوي دي په دې یهودیانو باندې، او دا لعنت پې ځکه چې دوی نافرماني کوله، دوی زیاتې کو. بل به دوی چې کوم یو غلط کار وکړو کفر یا بله غلطي څه ګناه به یې وکړه نو بیا به یې چې کوم دی هغه کوله، توبه به یې نه وښکله. نو ټیک دی انسان نه یو غلطي وشي ګناه وشي لیکن بیا هغه ګناه کول دا ډېره خطرناکه خبره وي. او الله تعالی فرمایي دا ډېر خراب بد کار دی چې بیا چې کوم دی یو ګناه یو انسان کوي. او دارنګې په یهودو کې نور غلطۍ دام وي چې نبی علیه السلام په زمانه کې چې کوم یهودیانو یا اوس هم چې کوم یهودیان دي نو دوی د کافرانو سره چې کوم دی یعنې مینه کوي او د زړه چې کوم تعلق سره ساتي. نو الله تعالی فرمایي چې دا دوی چې کوم کفر کوي دا ډېر خراب عمل دی او په دې باندې الله پاک د دوی نه ناراضه دی او د دې وجه نه دوی په عذابونو کې بیا دپاره همیشه دپاره چې کوم دوی به په عذابونو کې وي. ځکه الله پاک دا کافر دي دا یهودیان. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. لعنت کړه شوی دی په هغه خلکو چې چا کفر کړی دی په بني اسرائیلو کې، دا یهودیان یادوي. الله فرمایي په دوی باندې لعنت کړی شوی دی على لسان داود وعيسى ابن مريم، په ژبه د داود علیه السلام او په ژبه د عیسی ابن مریم هغوی ته خیرې کړې وې لکه مخکې بیان تیر شو. نو په دوی باندې لعنتونه وکړی شو او دوی ته خیرې وکړې، د چا نه خنزیران جوړ شو، چا نه چې کوم دی شادوګان جوړ شو. ذلک دا لعنتونه بما عصوا وکانوا یعتدون، دا په سبب د هغې چې دوی نافرمانۍ کړې وې وکانو یعتدون او دوی تجاوز کو د الله د حدودونه د الله پاک د احکاماتونه دوی به د هغې نه ګام اړو. دې ته حدود ویلی کېږي. حدود چې کومې پولې ته وایي. نو څنګه څوک د پردۍ پوله ماتوي که نه نو دا دارنګې الله پاک د احکاماتو دا پولې مقرر کړي دي نو دوی به د هغې نه تجاوز کو، هغې نه به یې ګامونه اړول. کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه، ودا یهودیان چې دوی نه منع کېدل عن منکرن د هغې بدو کارونه فعلوه چې دوی کوم کړي وو، کفر به یې کو، نور غلط نافرمانۍ به یې کولې او د هغې نه بس منع کېدل نه، د هغې نه توبه نه وښکله. بیا یو انسان کفر کوي، بیا یو ګناه کوي نو به بیا بړه باندې مهر ولګي. لبئس ما کانوا یفعلون، خامخا ډېر بد دی هغه چې دوی کوم کارونه کولو. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، الله فرمای ترى كثيرا تبئن ډېر د یهودیانو نه يتولون الذين كفروا چې دوی دوستانه کوي او مینه او محبت کوي د کافرانو سره، د کافرانو سره د زړه مینه ساتي او د هغوی هغه عقیدې چې کوم دی هغه یې خوښې دي. نو د کافرانو سره چې څوک مینه ساتي هغه د الله پاک دوست نشي کېدی، ځکه کافران د الله پاک دشمنان دي. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، خامخا ډېر بد دی هغه
چې مخکې لګلې دې د دوی لپاره نفسونو د دوی الله پاک وي دا دوی چې کوم کارونه کړی دي دوی د نفسونو او د دوی د لاسونو یو شی لګلې دي دا کفر یادي الله پاک فرمایي دا دوی په خپل لاس باندې دا کارونه کړی دي او د کفر کارونه کړی دي دا ډېر یعنی خراب عمل دی دا کفر او نافرمانی او دغه کفر د وجنه الله پاک د دوی نه ناراضه دی ان سخط الله عليهم دا چې الله ناراضه شوی دی د دوی نه او دوی باندې الله پاک خفګان ښکارا کړی دی د دوی نه ناراضه شوی دی وفي العذاب هم خالدون او په عذاب کې با دا يهوديان چې وي همیشه د پاره وي چې ایمان رانوړ په نبی عليه السلام او اخیری پیغمبر باندې صحیح پابندي ونه کړه او په يهوديت باندې مړ شو نو په عذاب کې به همیشه ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي الله فرمای کچره دوی ایمان راوړی په الله باندې والنبي او پیغمبر باندې په خپل پیغمبر موسی عليه السلام باندې د دوی چې کوم دی صحیح عقیده وي او دارنګ په نبی عليه السلام ایمان راوړی وي وما انزل الیه او په هغه باندې چې نازل کړی شو دغه پیغمبر ته یعنی موسی عليه السلام الله پاک کوم کتاب ورکړو تورات یا نبی عليه السلام الله پاک کوم کتاب ورکړی قران کریم او احادیث مبارک نو دوی په دې باندې ایمان راوړی وي د موسی عليه السلام په صحیح طریقه باندې چلیدل او نبی عليه السلام باندې بیا ایمان راوړی وي اگر پیغمبران ټول خبره خو یو ده کنه نو کدا کار دوی کړي وي متخذوهم اولیاء دوی باندې ویني ولې دا کافران دوستانه کافران د بیا دوستانه نه وي ولكن كثيرا منهم فاسقون لیکن اکثر د دوی نه فاسقان او نافرمان دي الله پاک دې خبر نه مانی دا يهود دا ناکام شي دي لکه خو ته الله پاک مشری ورستا او د دوی قبله هم بدل کړه بس بیت الله شریف الله پاک قبله او د دوی هغه مشری لاړه پیغمبران همیشه په دوی کې راتلو ډېر مدینه لیکن اخیری پیغمبر خدای پاک بني اسماعیل کې راولېګو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او الله تعالی فرمایي چې د نبی علیہ السلام په زمانہ کې د يهودو دشمنی چې کوم دی هغه د دین اسلام سره ډېره زیاته و د يهوديانو او دارنګ د مشرکانو او د نبی علیہ السلام په زمانہ کې چې کوم عیسایانو نصاراو نو هغه کافرانو ولیکن دومره دشمنی به چې کوم دی د مسلمانانو سره نه کوله نو دا د دې وجه نه چې په دې يهودو کې هغه علم دوست خلک هغه خلک د علم سره دوستی دي او رهبان وي او بزرگان وي د الله نه یریدون کی نو دا خلک پکې لګو په دغه يهودو کې هغه د يهودو چې کوم دی بس هغه چې کوم خراب خلک پکې وزن ته به پوي احکامات به بدلول را بدلول نو چې کله د قوم چې کوم دی پوي خلک هغه نافرمان شي نو بیا عام خلک هم هغه بیا نافرمانی وي نو د يهوديانو چې کوم پوهه خلک هغه د دین اسلام خلاف د نبی عليه السلام اکثر چې کوم دی خلاف نو د دې وجه عام يهوديانو چې کوم دی ډېر په دشمنه کې ډېر سخت او ډېر ساده شونه به جوړول او په يهوديانو کې ډېر کم خلکو ایمان راوړی وي لکه هغه ځديانو په ضد باندې ولاړو دا رنګ اوس هم يهوديان ډېر ځديان دي د اسلام خلاف او چرته ساده شونه کېږي نو بس د دوی په کې لاس وي او مشرکین چې وو هغه ناپوهه خلکو خبر ده به وګ نه کې خو ده لیکن بیا په قران کریم اثرات وکړو کفار د مکه او په هغه کې بیا ډېر خلکو چې کوم ایمان راوړل او صحابه کرام بیا ګرځېدلي دي او د نبی علیہ السلام په زمانہ کې الله تعالی فرمایي چې مشرکین ډېر دښمنی لري او يهوديان هم ډېر کوم دي یعنی دښمنی لري د مسلمانانو سره او د نبی علیہ السلام په زمانہ کې د عام عیسایان چې وکنه کافران هو لیکن دومره دشمنی به نه ساتله بغضونه به ډېر نه ساتل نه الله پاک یو په دې کې علم دوست خلق پکې وو ظاهر کې بیان نه منهم قسیسین په دې کې ډېر علم دوست خلق وو علما پکې موجود وو نیکان خلق علم والا خلق او ورهبانا او دې کې دا الله پاک نه یریدون کې خلق وو باغ خپل عقیده کې او باغ خپل مذهب کې دا الله پاک نه یریدل
یو خو به دغه خلک ډیرو چې په کوم قوم کې علما چې کوم دی ډیر دي او صوفیه کرام الله پاک نه یریدونکي خلک پکې ډیر دي نو بیا په هغه خلکو باندې خامخا اثرات وي نو خلکو دومره دشمنی چې کوم دی نه کوله عام خلکو او بل وانهم لا یستكبرون دې عیسایانو کې لکه تکبر هم پکې نه و لوی پکې نه و په هغه زمانہ کې ښا دا د هغه زمانې د یو عیسایانو الله پاک خبره کوي د دې وجنه د نبی علیہ السلام په زمانہ کې چې کله مکه مکرمه کې ډېر تکلیف شه مسلمانانو ته نو نبی علیہ السلام او فرمایل چې رما اوریدلی دي چې په حبشه کې یو بادشاہ دی په خپلم بچا ظلم نه کوي ان ظلم تفریدي نو مسلمانانو ته او فرمایل چې هرګه څوک آل تک بل شي نو ډېر تکلیف یې دلته کې په مکه کې نو هجرت وکړي حبشه ته نو په اول ځل باندې یو لس کسان تیار شو حبشه ته هجرت وکړو هغه کې حضرت عثمان رضی الله عنه او داغه بیبي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور مبارک بیبي رقیہ رضی الله عنها ابو هجرت وکړو اول سره یو لس کسان تیار او بیا سموده پس نبی علیہ السلام نور صحابه کرام اولې کړه او هجرت هغه وکړو د جعفر طیار رضی الله عنه د نبی اسلام د ترزیو هغه په مشاره کې او د زنانو نه علاوه بګي تقریبا 2 اتیا کسان پکې سړیو د زنانو نه علاوه هغه چې کوم دی دغه هجرت وکړو او د حبشه خلکو د حبشه بادشاہ ډېر استقبال وکړو حالانکه هغه عیسایو هغه خلک عیسایانو او باغو کې تکبر نه و عام چې کوم دی خلک پکې خو لکه چې علما پکې موجودو په هغه خپل مذهب کې او نیکان خلک د الله پاک نه یریدونکي پکې موجودو نو په عام خلکو کې لکه اثرات او بیا کافران په دغه خبره هم خپو بیا څه تخفي مخفي واغستل او بیا لاړه پسې حالت کې د مکې نه نا کافران او بادشاہ د شکایت وکړو چې دا خلک را تخدیدي دي او خپل عقیده یې بدله کړې ده بیا هغه راوغوښتل مسلمانان بیا هغوی ته چې کوم دی قرآن کریم تلاوت وکړو او په هغه مجلس کې چې کوم ډېر خلکو وی جړل عیسایانو جړل او اثرات به کړو قرآن کریم په اثرات کړو او هغه نه بل بیا چې کوم دی د حبشه بادشاہ څو تقریبا او یا کسان د مسلمانانو سره چې مدینه منوره ته بیا ولېږل نبی اسلام بیا په دغه وخت بیا مدینه منوره ته تللی و نو د سوال د خپل کسان ولېږل په خپل مذهب چې کوم مولانو کوم پوهه خلکو نیکان خلکو او نبی علیہ السلام هغه د سورۃ یاسین اولوستو هغه اوریدو او بس جړل به او بس بیا چې کوم ایمان راوړل دي او دا غینه په کله بیا هغه واپس لاړو نو د حبشه بادشاہ چې کوم دی هغه بس اعلان وکړ چې بس زم مسلمانې ما هغه د مسلمانۍ اعلان وکړ کلمه ویلا او دا غینه په بیا خپل زوی راولېګو خدای ولا ورکو نبی علیہ السلام ته را لېګو څه کسانو سره مرګري او په کیشته کې چې کوم دی په لار باندې بس بیا هغه شهیدان شو کیشته ډوبه شو او بیا چې کوم دی یعنی چې کوم کسان بیا رسو راغلي دي یا مخکې لکه دلته کې بیانېږي چې قرآن اورېدو او جړلې سترګونه چې کوم دی اوښې بیا پیدلې نو دا د هغې زمانې د نسواراو خبره کوي چې خاص عیسایانو یو خاصه ډله وه هغې زمانه کې نو هغوی دومره دشمني د مسلمانانو سره نه وه د هرې زمانې عیسایان الله پاک نه یادوي لکه اوس چې کوم دی عیسایان په نافرمانو کې او په دشمنو کې دا د یهودیانو نه کم نه دي د یو بل د پاسه دي دا ټول امریکایان او دا برطانیې والا ټول عیسایان دي ځان ته عیسایان وایي پته یې نه لګي بیا چې هغه عیسی علیه السلام مني او هغه انجیل مني که نه مني خو دعوې دا کوي نو الله تعالی فرمایي لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا خامخا تبمومی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس عداوة زیاد سخت خلقنا کو دشمنے کی للذین آمنوا د مسلمانانو سره زیاد دشمنی کون کی په هغه زمانہ کې تبمومی اليهود والذین اشركوا یهودیان او هغه خلک چې کوم مشرکین دي د مکه مکرمه نو دا غټ دشمنانو په هغه زمانہ کې نو دا د هغه زمانه خبره وا چې په هغه زمانہ کې هغه خاص عیسایان چې وو د حبشه و غیره هغه ډېر
یعنی مینا کوونکو د مسلمانانو سره هغوی له ځای ورکړو. دا د هرې زمانې د نسوارو خبره ګورې نه ده ښه. ولتجدن اقربهم مودة او خامخا ته بیا مومي زیات نږدې د خلقونه مودة فمنا محبت کې للذین آمنوا د مسلمانانو سره زیات مینا محبت کوونکي به بیا مومي څوک الذین قالوا انا نصارى هغه کسان چې هغوی وایي چې بېشکه مونږه نصارا یو مونږه عیسایان یو. نو د هغې زمانې چې هغوی به ځان ته نصارا وي او په دې به خوشحالېدل. نجاشي بادشاه هغوی صحیح چې کوم دی د عیسی علیه السلام په تعلیماتو باندې چلېدل که نه په انجیل باندې صحیح هغوی عمل کوو. نو هغوی د مسلمانانو سره مینه وه، هغوی به مخه جړل او دا کلام او د عیسی علیه السلام خبرې خو یو شانتې دي. او عیسی علیه السلام چې موږ ته کومې خبرې کړې چې اخره زمانه کې پیغمبر راځي، دا خو هغه پیغمبر معلومېږي. نو بیا ایمان هم راوړی دی ښه د حبشې بادشاه رضی الله عنه. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. الله فرمای ذالک دا نږدېوالی د دوی په محبت کې د ټولو خلکو نه چې په محبت کې مسلمانانو ته نږدې دي، نو دا د دوی دا نږدېوالی د محبت ولې دی؟ ذالک دا خبره چې ده بأن منهم قسیسین په سبب د دې چې بېشکه بعضې په دوی کې قسیسین دي، علما دي، هغه علما چې د علم سره محبت ساتي، علم دوست علما دي او هغه خپل علم خرڅوي نه. لکه د یهودو هغوی خو به احکامات پټوله. نو الله فرمایي په دې کې علم دوست علما دي ورهبانا او په دې کې یریدونکي خلک دی، نیکان صالحین ذکر کوونکي خلک دي. نو یو خو د دغې وجې نه چې په کوم قوم کې علما ډېر وي او صوفیا پکې ډېر وي که نه ذکر و اذکار کوونکي، نو بیا هغه قوم هغه خلکو باندې هم خامخا اثرات ورېوي. د دې وجې نه مسلمانانو له پکار دي چې علم ته خلک وباسي، خپل بچي علم ته وباسي، ذکر و اذکار د بزرګانو سره تعلق ساتي، نو بیا په عامه معاشره باندې هم د هغې اثرات ورېوي. او بل پکې تکبر هم په هغوی کې نه و. وانهم لا یستکبرون او د دې وجه نه چې بېشکه دا نسواره لا یستکبرون تکبر نه کوي د حق نه، ځان یې لوی نه ګڼه. د نبي علیه السلام خبره به یې اورېدله، قرآن کریم تلاوت ته به یې غوږ کېښوده. نو د دې وجه نه د هغې زمانه کې نسواراو چې کوم دی د مسلمانانو سره دومره دشمني نه وه. د هغې زمانې د نسواراو خبره ده. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ او په هغه وخت کې چې دغه مسلمانان د نسواراو په هغه کې چې کوم مسلمانان شو او وګه کې هو حبشي بادشاه وکې خو دا رنګ چې کوم راغلي مدینه منورې ده. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ او په هغه وخت کې چې دوی وګ کې دي هغه ته چې نازل کړی شوی دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته، یعنی قرآن ته یې وګ کېښودو. ترى اعینهم تفیض من الدمع، نو ته به اینې د دوی سترګې تفیض من الدمع چې بهیږي د اوښکو نه، یعنې اوښکې بهیږي چې کله قرآن ته یعنې وګ کېږي، نو ته به اینې چې سترګې چې کوم دی د هغې نه اوښکې بهیږي. نو دا هم د یو ښه انسان صفت دی چې قرآن پې اثر کوي. د دې وجه نه حدیث مبارک کې راغلي چې کله قرآن کریم لولئ که نه نو جاړئ ورسره داسې انداز کې، او که جړه نه درځي په زور داسې شکل جوړ کړي، دا بیا اثرات کوي په انسان باندې او په زړه باندې بیا اثرات کوي. ترى اعینهم تفیض من الدمع، تبین سترګې د دوی چې بهیږي د اوښکو نه، مما عرفوا من الحق، د وجه د هغه نه چې دوی وپېژنده حق، یعنې حق یې وپېژندو چې حق پیغمبر څوک دی او حق دین کوم یو دی. نو د دې وجه نه یعنې سترګو باندې اوښکې بهېدلې او اثرات پرې وشو او بیا دعاګانې کولې. یقولون وایي دوی ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، ای د مونږ ربه آمنا مونږ ایمان راوړی دی په دې قرآن باندې او په نبي علیه السلام آخري پیغمبر خدای پاک مونږ ایمان راوړو. فاکتبنا مع الشاهدین، پس ته مونږ ولېږې
مع الشاهدین دا هغه خلکو سره چې هغه گواهی کوي او تصدیق کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د قران کریم منی کم خلق او اخیری پیغمبر منی خدای پاک موږ دوی سره ودی کې او په دې کې موږ شامل کې په امت محمدی کې وګوره دا امت محمدی دا موږ تاسو چې په دې امت کې یو کنه دا بهترین امت دی ګوره ها الله کرم دې موږ ته نصیب کړی دی ډېر پیغمبرانو دې ارمان وکړي چې خدای پاک موږ اخیری پیغمبر په امت کې شامل کړي نو دین دا دعاګانې کوي چې خدای پاک موږ دې کې شامل کړي موږ دوی سره ولې کې او دا خبره به کوله بیا عیسایانو چې اخر موږ لته شي دي چې موږ په الله باندې ایمان نه راوړو او چې کوم حق دین موږ تراغله دي قران کریم په شکل کې او موږ لته شي دي چې موږ رات تمنا کوو چې الله پاک موږ چې کوم دې نیکانو خلکو سره دې امت سره به یعنی جنت کې داخل کی یعنی موږ خدا ته په کار ده او په دې پیغمبر باندې ایمان په کار دی موږ نو په الله پاک موږ له بدلی ورکی د دې وینا د دعاګانو الله پاک قبول کړي دي او ایمان راوړو الله پاک هغه ته جنتونه ورکړي وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق او دوی دا خبره کوله وما لنا چې موږ نه شوي دي اخر سر رکاوټ دی سو وجدا لا نؤمن بالله چې موږ ایمان نه راوړو په الله باندې وما جاءنا من الحق او په هغه باندې چې موږ راغلي د کوم حق دینه د قران کریم په شکل کې اخر څه شوي دي موږ چې دا نه منو او په الله باندې موږ ایمان ولې نه راوړو صحیح طریقې سره او موږ دا ته ولې نه کوو ونطمع ان يدخلنا او موږ له څه شوي دي چې موږ دا تمنا کوو چې داخل به کې موږ ربنا زموږ پروردگار و جنتونو کې به موږ داخل کې مع القوم الصالحین سره د صالحین او د نیکانو خلقو د امت محمدی قوم الصالحین امت محمدی صلی الله علیه وسلم سره اخر موږ ولې تمنا کوو چې خدای پاک موږ هم د دوی سره جنت ته داخلي یعنی موږ ایمان پر راوړو په نبی رسول الله په قران باندې موږ ته تمه لرو چې خدای پاک موږ جنتونو ته بوځي نو دا خبره کوله او جړل به ابد بیا ایمان راوړو لکه مخکې خبره بیان شوله فاصابهم الله بما قالوا نو پس وربکی دوی ته الله پاک د دوی د دې وینا د وجنا د دې دعاګانو او د دې خبرو او عقیدو د وجنه به الله دوی ته ورکي جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها جنتنا چې بېږي وداغې د بنگلو د غیرونو لاندې نهرونه وبېږي خالدين فيها او دې باغې کې همیشه وي ان الله پاک فرمایي چې دا کسان هغه ایمان راوړو او په دې امت کې داخل شو په دې بهترین امت کې نو الله پاک ورته بدلی ورکړي وذالک جزاء المحسنین الله فرمایي او دا جنتونه جزاء المحسن بلا بدلی دي د نیکانو خلقو الله پاک موږ تاسو نصیب کړي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې هغه کفر کړی وي د څړنه چې کوم انکار کوي حق دین نه مني الله دا نظام وکذبوا بآیاتنا وې دروغجن کوي زما آیاتنا په جواب باندې مداري مقابله کوي الله فرمای اولئک اصحاب الجحیم دا خلق خواندان او سیدون کی د دوزخ پوي د بلکړي شي اور بوي جهنم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم دا د سورة مائده دولسم رکوع کا شروع شولا په دې کې بعض علما دا فرمایي چې لکه مسلمانان د تبلیغ په دوره باندې دي چې د دین بیانې کنه نو په دې کې به افراط او تفریط نه کوي زیاده هم نه کوي او کمې هم نه کوي لکه څنګه چې يهوديان په تفریط کې مبتلا وو د پیغمبرانو حق هم نه پیژندل او د عیسی علیه السلام او عیسایان په افراد کې مبتلا او په زیاتی کې چې عیسی علیه السلام ته به کوم دی
د خدای پاک زوی وي خدای به ورته وي دا عام عیسایان او دارنګ يهوديان په افراط او په تفرید کې مبتلا زیاتی او په کمی کې نو الله تعالی فرمایي چې ګور زیاتې کمی باندې کوي اے مسلمانانو لکه او زیاتې دا چې یو شیخ خدای پاک حلال ګرځولې دي او څوک دا وایي دا حرام دي یا الله پاک یو شی حرام ګرځولې دي او یو مسلمان وایي دا حلال دي دا زیاتې دی کنه په دې خو بیا د دین هغه بالکل هغه شکل بدلیږي چې تا حلال حرام کړو حرام دی حلال کړو نو مخکې دې صورت کې تیر شو یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود اے مؤمنانو هغه عقود او معاملات صحیح ساتئ کله الله پاک سره کوم معاملات دي او صحیح عقیده لرئ او د بندګانو سره کوم معاملې دي جایز نظر پورا کوئ نو دلته کې موږ بعض احکامات ذکر کیږي هغه معاملات ذکر کیږي چې خپل معاملات وګوره ټیک ساتئ عقیده وګوره صحیح لرئ او دا رنګ مخکې تیر شو شپږمې سپاره په دغه اخر کې رااله ورهبانن په دې عیسایانو کې اکثر رهبان دي الله پاک نه یریدون کې خلق دي ولیکن بعض کسانو بیا دا کار وکاو په دې عیسایانو کې چې دوی په ځان نه بیا یو شی چې کوم دی هغه حرام ګڼو حالانکه الله پاک به کوم هغه حلال ګرځولې دا چې خلک هم په دې عیسایانو کې شته نو الله تعالی فرمایي چې نه الله نه یره پکار دا رهبان راهبو الله پاک نه یریدون کې یره خو پکار دا ولیکن ځان نه به احکامات بدلې را بدلې نه دا بیا رهبانیت مبتدعه وي ځان نه رهبانیت او ځان نه کوم دي احکامات مقرر کول دا بیا ګناه ده کنه دغه علماء کرامو تفصیلات ذکر کړی دي چې یو انسان دې مثال په تور او الله پاک یو شی حلال ګرځولې دي او دې دا عقیده لري چې دا شی حرام دی حالانکه الله پاک هغه حلال ګرځولې دي قران او د احادیثو ثابتيږي قطعي چې دا شی حلال دی او څوک دا عقیده لري چې نه دا حرام دی نو به دا انسان بیا کافر دی نو لکه چې ته حلال او حرام وې کنه یو خدای مسله شو بل صورت دا څه دی چې یو انسان چې کوم دی یو حلال چې کوم دی هغه حرام نه ګڼي عقیده یې ځکه دا حلال دی لیکن دې چې کوم دی قسم وخوري چې دا حلال شی نه استعمالو په ځان باندې یعنی حرام کو قسم یې وخوړو نو بیا د دې دا مسله ده چې کوم شی حلال دی او د په ځان باندې یعنی حرام کو قسم یې وخوړو نو مسله ده چې دې بلا قسم دله پکاج دی دا قسم مات کی او دا دې په بیا کفاره ورکی نو دا چې کار کولم دام غني حرام دي دا کار کول نه پکار دا چې قسم نه خوړل پکار خو دې په کافر نه دی دا عقیده خو ټیک تا خو کفاره به ورکی قسم به ماتي کفاره به ورکی او بیا د کفاره احکامات الله پاک دلته کې ذکر کړي او بل صورت دا چې مثال پتا ور یو انسان دی هغه خو عقیدم دا لري چې دا شی حلال دی او دا رنګ قسم وړل نه دی هغه شی په ځان حرام کړي نه دی خو اته همیشه د پاره د ځان د دغه شي نه بچ کی لکه اوس مثال په تور وخلا او یا خولي کپڑے پاکي کپڑے مثال په تور او حلال شی دی کپڑے استعمالولي خو خوراک کولی خو مثال په تور یو انسان چې کوم دی دا حلال کني او په ځامن حرامینه قسم نه خوري خو لیکن دې نه استعمالي یو پاک حلال شی دی همیشه د پاره نه استعمالي یا جائز کپڑے دي همیشه د پاره دغه شان کپڑا بس د مناغون ته او په ځامن قسم نه وړل نه ونه استعمالي نو کدا بیا علماء کرام په دې کې تک تفصیل کوي هغه دا کدی اته چې کوم دی بس ځان ته بچ کی او دغه حلال شي نه او دې په دغه کې ثواب ګرځي چیرې بس په دې کې ثواب دی پکې نو د ځان نه کوم ثوابونه مقرر کول دې ته بیا بدعت وایي کیږي نو دا بیا غلطه خبره ده د ځان نه به څوک ثوابونه مقرر نه انا به ځان نه څوک عذابونه مقرر وي دا ټول په قران او په حدیثو کې راغلي کتابونو کې راغلي دي او کنه مثال په تور یو انسان دی یو څو خوراک نه کوي لکه چې د خپل مثال په تور ډاکټر وایي دي
چې ته مثال په تور غوښه مې استعماله وه لکه ستا کې دا قسم بیماري ده یا به تا کې دا بیماري به تا کې بیا پیدا شي نو په دغه نیت باندې یو شی نه استعمالي هغه حلال دی خدای نه استعمالي ځکه ډاکټرو ته ویلي دي یا ته مثال په تور یو استاد ویلي دي یو بزرګ انسان خپل پیر صاحب ته ویلي چېرې مثال په تور کته چې کوم دی غوښه استعمالي نو بیا به ستا دا نفس دا به مشي او دی بیا ګناهونه کوي نافرمانۍ به کوي یا کته چې کوم دی خپلې کپړې اغوندي نو ستا دا نفس چې کوم دی دا بیا دغه تکبر و پیدا شي دغه بلوي پیدا شي نو دته دی وجنه د علاج په تور باندې ته کوم دی یعنی دا خوراک مکوا یا ته دا کپڑے ما غوندا چې تا کې لوی پیدا نشي تا نفس چې کوم نه فرمانه نشي یا دې په خپل پوېږي چې مثال په تور پلانکې کې څنګه خوراک ز کومه نه بیا چې کوم دی د نفس خواهشات مې ته واقعي او د پلانکې کې څنګه کپڑے دا غوندم نو بیا په ما کې لوی پیدا کیږي عاجزی را پکې بیا نه نو که په دغه نیت باندې د حلال او نزان بچ کی کنه د علاج په تور باندې یو د ډاکټر ویلی دی یو د یو نیک انسان ویلی دی یا په خپل د ځان ته بچ کی او نور هغه شی حلال ګڼي او قسم هم نه خوړلې نو دا غینه کده ځان بچ کی نو ځان ته بچ کوي شي د علاج په تور باندې او دې بیا ګناګار نه دی ښه دا په دې کې دا تفصیل دی ها نو الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو نو دا په دې عیسایانو کې تاسو خلک وکړه په ځان به حلال شیزونه اته بس حرام کړو بس کوله کور به نه جوړو خپل کپڑے به نه غوستري او الله پاک ته نو ویل چې دا کار کوي خو ځان نه په ځان سره په خپل سختي کوله با او واده به نه کوموي دغه خپل خواهشاتو نه ځان بچ کومه بس روزه به همیشه د پاره نیولې نو بیا به دغه خیال ما سره ونه ساتو او خپل خبره به بیا پوره نه کړې شو نو دا بیا نه پکار کنه یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولا تحرموا طیبات ما احل الله لكم تاسو ما حرام وي طیبات ما پاک او حلال هغه شیونه احل الله لكم چې الله تاسو لپاره حلال ګرځولې دي نو عقیده دا عمل لري چې دا حرام دی نارنګ چې کوم دی قسم مو کوي خدای نه حرام وي یا اسی یو انسان چې کوم دی بس دا وزنه استعمالون او په دې کې ثواب دی حالانکه هغه شی حلال وي نو ځان ثوابونه مقرر کول نه پکار ولا تعتدوا تاسو زیاته مکوي چې یو شی د ځان نه حلال او یا د ځان نه یو شی حرام ګڼي دا زیاته دی ان الله لا يحب المعتدين بشک الله تعالی محبت نکي الله نخوخي المعتدين هغه خلق چې هغه زیاته کوي د الله د حدودنا د الله د احکاماتونو تجاوز کوي وقولوا مما رزقكم الله حلالا طيبا او خوري تاسو د هغه نه چې الله کوم رزق درکړي تاسو ته پاک او حلال نو خوري شکر دې وباسا او استعمال وای که خو خوراک ته ملاوي خو کپڑے ته ملاويږي نو بس استعمال وکړه خدا نه ته خامخا تاسو چې کوم دې شي کپڑے نه ملاويږي اب بیا نه شکرې کوي خو خوراک ته نه ملاويږي بس رزق تنګي وي کمزوري وي او بیا چې کوم نه شکرې کوي نو دام نه پکار بیا اگر ملاويږي ته بس خوراک استعمال وا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون او ورګه د هغه الله پاک نه چې تاسو پاک باندې ایمان لرونکي یې ان یو حلال شی استعمال کې او کپڑے دي خو خوراک ته وغیرہ دا الله نه بیا ورګه نه فرمانی مکوا نو مخکې دا خبر بیان شولا چې بعد خلک پاک حلال شي چې کوم دی هغه حرام کی قسم وخوري نو دغه وجه نو الله پاک د قسم احکامات ذکر کړي د قسم او دا خبره دویمه کې پاره کې تیر شوی و چې قسمونه په شریعت کې دا درې قسمه دي یو د یمین اللغو وي لکه یو انسان دی دا خیر او شر په تیر شوی زمانہ کې دا کار ما کړو خپل ګمان مطابق دې قسم وکړي او پکې هغه کار نه کړي او یا د خپل ګمان مطابق دا او شر ما دا کار نه دی کړي او قسم یې وکړو ایمان نه دی کړي او پکې هغه کړي او دروغ نه وي او خپل ګمان مطابق قسم وکړو نو دې د یمین لغو وي ایا بعد خلک اتی قسم عادت وي بس وی قسم دی او قسم دی
نو په داسې کې یعنی آخرت کې عذاب نشته او په دنیا کې هم په باندې څه کفاره د داسې قسمونو نشته دی ښه دې ته یمین لغو وي او بل یمین غموس دی چې یو انسان ته دا پته یې چې دا کار ما کړی په تېره شوې زمانه کې خو دې په دروغه قسم کړي ما نه و کړی یا نه یې کړی او دې په دروغه قسم کړي چې دا کار ما کړی دا یمین غموس دی د ویلې کېږي نو په دې کې بیا دا مسله ده چې یاره په دې کې دی ګناهګار دی او غموس دا چې دله په کفر کې په ګناه کې دی پټ شو او آخرت کې هم په دوزخ کې کوم دی سوځي عذاب ول الله پاک ورکړي او بل چې کوم دی یمین مناقضه دی یمین مناقضه دی ته و چې پر روانه زمانہ کې بداکار او دی وی کومه قسم کې وخري یا وی دی دا بکار به نه کومه او بیا خپل قسم پوره نه کی نو بیا په یعنی دې به څنګه بیا کفاره ورکړي او پاره نه پوره کول باندې دې چې کوم دې لکه ګناهګار هم بیا شو نو د آخرت هغه ګناه مو ده شوله او په دنیا کې هم دې چې کوم دې کفاره ورکړي نو دې ته یمین منعقده وي ښه دا به ان شاء الله بیا سبا ده د دې دا ترجمه په اخیر بیا سبا ده صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة دي آیت مبارکه کی الله پاک د قسم احکامات ذکر کړي نو پرون تیر شو چې یو قسم د په عربی کې کتابونو کې یمین لغو ویل کېږي چې په تیر شوی زمانہ باندې یو انسان په یو کار باندې په کولو یا په نه کولو قسم وخوري دی دا کار کې نیمه کړو او قسم به وخوري حالانکه هغه کار نه کړي او یاد یو کار چې کوم دی نه کړي خو دا ګومان چې ما دا کار کړو نو دا غي مطابق د خپل ګومان مطابق چې کوم دی یعنی قسم وخوري او په دروغ باندې د قسم اراده نه لیکن د خپل ګومان مطابق د قسم خوري یا بعد خلقو اف عادتي او وزر تر ضربت به اختیار قسم خوري نو په دغه کې دغه نمځان بچ کول پکار وي لیکن پاره کې دنیا کې پاره باندې څه جرمانه نشته کفاره پکې نشته دی او آخرت کې پاره څه ګناه نشته دی او بل یمین غموس ته ویل کېږي چې دې په دروغ باندې په تیر شوی زمانہ په یو کار کولو یا په نه کولو قسم وخوري چې یا می کړه او یا می نو کړه خو په دروغ باندې قسم خوري نو دې د غموس څنګه وي چې دې په ګناه کې یعنی دغه قسم خپل په ګناه کې مبتلا کو او بیا به کوم دې په آخرت کې په دوزخ کې هم کوم دې سوځي نو دا غي سزا دغه چې طرف یعنی آخرت کې به د بیا عذاب میلاوي کی او په دنیا کې باغې باندې څه کفاره نشته نور ګناګار شو او بل یمین منعقده دی را روانه زمانہ کې دی دا کار وزن نه کومه او بیا وکي او قسم به وخوري یا وی کار به کومه قسم وخوري بیا ونکي نو دا یمین منعقده دی چې دا سر ته ونه رسي بیا په دې کې به کفاره ورکړي او هغه کفاره دا ده چې اول مالی کفاره ده کله چې وس کیږي نو لاسو غریبانو لا درمیانه خوراک دوه ټیمه چې کوم دی خوراک ورکول او یا راغوستل خپل کور کې انسان خوراک پوښي هو غریبانان لسره وغواړي لوی لوی کسان
او هغوی له خوراک ورکړي 2 ټیمه یا لسو غریبانانو له کپړې چې کوم دی اغوستل او یا چې کوم دی یو غلام آزادول یا یو وینځه آزادول که په دریو کارونو کې هر کار یې وکړو که یو کار یې پکې وکړو بس نو کفاره چې کوم دی بس هغه وشوله او که نه په دې دریو کارونو کې د یوې خبرې وسې نه کېږي طاقت یې نه کېږي خپل ځانو ته معلوم دی نو بیا پرله پسې 3 ورځې لکه روجې نیسي نو دا کفاره به بیا وشي او بیا کتابونو دا مسله هم لیکلې ده چې بعض ټیم کې څوک قسم وخوري چېر دا پلانکې نیک کار به نه کومه یا مثال په طور زه به چې کوم دی د مور او پلار سره خبرې نه کومه نو دا یمین منعقده دی قسم یې چې کوم دی وشو خو دې حکم یې دا چې دی به دا قسم ماتوي او که قسم دی نه ماتوي نو بیا ګناهګارېږي نو قسم به مات کی او په قسم ماتولو ګناهګار نشو ځکه الله پاک د طرف نه دا حکم دی چې قسم مات کا خو لیکن کفاره به دی چې کوم دی بیا ورکوي نو دا الله پاک دغه احکامات ذکر کوي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم نرانی تاسو لره الله پاک باللغو في ايمانكم باغ لغو سره فقسمونو تاسو کې چې کوم قسمون هغه د لغو ویل کېږي لکه مخکې بیان تیر شي نو دلته د لغو مطلب دا دی چې چا د خپل ګمان مطابق په تیر شوی زمانہ باندې په یو کار په کولو یا په نه کولو قسم خوړلې دی دا یمین لغو دی او یا چې کوم دی قصدنه په دروغ باندې قسم خوړلې دی یو کار یې کړو تیر شوی زمانہ کې دی ایمان نه کړي یا نو کړي دی ایمان کړي دی او په دروغ باندې قصدن چې کوم دی قسم خوري نو دلته کې د لغو نه دلته کې دا دواړه مراد دي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم نرانی فی تاسو در الله پاک پاک لغو سره په قسمونو تاسو کې یعنی په دنیا کې پیرانی ول نشتا یعنی کفاره پکې نشته د دنیا رانی ول غادي او باقی چې په دروغ باندې وي قسم خوړل دي په تیر شو زمانہ کې نو په آخرت کې به باغی رانی ول کېږي او ګناه شوی دا په دنیا کې به یعنی کفاره نشتا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان لیکن ځانی فی الله پاک تاسو یعنی په دنیا کې تاسو برانی فی او تاسو ته کوم بیا کفاره به ورکوي لیکن ځانی فی الله پاک تاسو بما عقدتم الايمان فاغ باندې چې تړلې وی تاسو قسمونه چې تاسو قسمونه خد تړلې وی یعنی پر روانه زمانہ کې تاسو قسم خوړلې وی چې دا کار بیا کوم او یا براکار نه کومه پر روانه زمانہ کې ها دې ته یمین منعقده وي په شریعت کې نو الله پاک تاسو په دې کې ویرانی فی یعنی کدا قسم چا پورا نه کو نو بیا به ګوره کفاره ورکړي نو کفاره سره په یمین منعقده کې دا پر روانه زمانہ چې یو سړی قسم کوي دا کار به کوم یا به نه کوم او بیا سره ته ونه رسي نو په دې کې یعنی کفاره ده او د دنیا غو حکم پکې دا غل چې کفاره به ورکړي فکفارته اطعام 10 مساکین پس کفاره ده قسم اطعام 10 مساکین خوراک ورکول دی لس مسکینانو ته من اوسط ما تطعمون اهلیکم د درمیانه هاغنا چې تاسو خوروي اهلیکم په خپل اهل او عیال باندې چې انسان په خپل اهل او عیال په خپل بچو باندې څنګه خوراک کوي نه ډېر اوچت او نه ډېر کم نو دا رنګ لاسو غریبانو لبا 2 ټیمه دی چې کوم دی خوراک ورکوي کله خپل کور بیا بخي اگر اغواړي او کنه هغه له کوم دی حسابو کې او لاسو مسکینانو لا د 2 ټیمونو چې کوم دی هغه خوراک ورکي درمیانه خوراکه ډېر اوچتم نه او ډېر کمزور نه عام طور چې خلک خپل بچو لا خپل کور کې کم استعمالي او کیسواتهم یا کپڑے ورکول دی هغوی ته لس مسکینانو ته کپڑے ولا واخلي او تحریر رقبه او یا آزاد ول یو غلام وینځي
یا یو غلام یا یو وینځي هغه آزاد کی نو دا کفاره مالی دې ته ویل کیږي نو که بده کې کله کم یو چې کم دې کم یې خوخي خدا درې خبرې شوې بده کې به یو خبره هغه بده وکي او بس کفاره وشولا او که بده دریو کې د یو طاقت نه لري فمن لم یجد پس هغه څوک چې هغه نمومي یو په دغه دریو کې د یو طاقت هم نه لري فصيام 3 ایام نو پس کفاره ده هغه د پاره روزي نیول دي 3 ورځې او بیا په احادیثو کې راغلي دي 3 ورځې پر لپسې نو بیا پر لپسې به 3 ورځې روزي نیول پکار دي ذالک کفاره ایمانکم اذا حلفتم الله فرمایي دا کفاره ده قسمون استاسو اذا حلفتم فاغه وخت چې تاسو قسمونه وخورئ او بیا هغه قسم مات کړئ یمین منعقده نو دا د هغې چې کوم دی یعنې هغه کفاره ده واحفظوا ایمانکم او حفاظت کوئ د خپلو قسمونو الله پاک وي د خپلو قسمونو حفاظت کوئ یعنی بې ضرورته چې کوم دی قسمونه مه خورئ که سخت ضرورت پیښ شو بیا ټیک ده خو لیکن حفاظت کوئ یعنی قسمونه بې ضرورته مه خورئ او چې دغه رنګې قسم دې وخوړو او د شریعت ته طرف نه دا د حکم نه چې دا مات کا نو بیا چې کوم دی هغه ماتول هم نه پکار بیا هغه پوره کول پکار وي یو خو درجه یو انسان په غلطه باندې قسم وخوري که نه لکه مور او پلار سره به خبرې نه کومه یا قسم دی وي مونځ به نه کومه نو دا خو بیا شریعت هم وي دا قسم مات کا او که نه داسې قسم یې نه خوړلی د شریعت طرف نه پکې ته د ماتولو حکم نه نو بیا دې هغه قسم پوره کړي اگر الله په نوم اخر قسم خوړلی دی بیا خو هغه سر ته رسول پکار وي لکه اوس چا قسم خوړلی دی چېره بس زه به چاته تکلیف نه ورکوم نو دا خو بس ښه خبره ده که نه نو دا قسم دې بیا پوره کړي یا به دا صلح چې کوم دی دا عهد او دا صلح چې ما کومه کړې ده دا به سر ته رسوم او چاته به نقصان نه ورکوم او قسم یې وکړو نو دا خو به خامخا سر ته بیا رسي واحفظوا ایمانکم او حفاظت کوئ د خپلو قسمونو یعنې بغیر د شریعت د حکم نه قسمونه مه ماتوئ کذلک یبین الله لکم آیاته دارنګې بیانوي الله پاک تاسو ته خپل آیاتونه خپل احکامات لعلکم تشکرون دپاره دې چې تاسو شکر وباسئ د الله د نعمتونو یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر نو دا مخکې آیاتونو کې تیر شو چې الله تعالی فرمایي کوم شیدونه الله پاک حلال ګرځولي دي نو تاسو چې کوم دی هغه حراموئ ما په ځان باندې او په دې آیت مبارک کې دا بیانېږي چې کوم شیدونه الله پاک حرام ګرځولي دي نو هغې نه ځان بچ کړئ لکه دا شراب شو دا جواري والانصاب او دا بوتان موتان یا کمې ګټې مټې به وي دوی به ودرولې وي او د هغې چې کوم دی تعظیمونه به یې کول او د بوتانو عبادتونه به یې کول والازلام او الله پاک وي دا غشي د جوارۍ چې کوم غشي وي دوی به چې کوم دی جوارۍ کولې الله پاک دا ټول ګنده دي دا د شیطان عمل دی که شرابونه دي که جوارۍ دي ځان دې نه بچ کړئ الله پاک وي شیطانان مه جوړېږئ دا د شیطان عمل دی ځان بچ کړئ چې کامیاب شئ لکه حدیث مبارک کې راغلی چې شارب الخمر کعابد الوثن نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک شرابونه څښي که نه نو داسې مثال دی لکه د بوت ته یې سجده وکړه او لکه د بوت عبادت چې څنګه څوک کوي نو دارنګې شراب څښل دي دا خبره حرامه ده او دارنګې جوارۍ او بوتان موتان شو والازلام نو دا مخکې هم تیر شو چې شپږمه سپاره کې چې دوی به داسې کار وکړه په دې به یې جوارۍ کولې څه غشي وو په بعضې غشو باندې لیکل به یې کړي وو چې د دې غشي به یو برخه وي د دې بل غشي به 2 برخې وي د بل به 3 وي او بعض غشي هغه به نښې به یې نه وي کړې هغه به چې کوم دی د هغه به خالي وو د هغې به برخه نه وه نو مثال په طور 10 کسان به شریک شو یو اوښ به چې کوم دی په شریکه باندې واغسته په شریکو پیسو
بیا به هغه ذبح کو او د هغې غوښې بیا به هغه په هغې شریکانو باندې تقسیمول نه چې کوم پکې شریک شي بیا به هغې جواري کوله غوښې به یې وړه کوله نو کوم غشی به چې چا په نوم راوخته په هغې به یو برخه لیکي نو هغه به پکې یو برخه ورکړه په چا دوه برخې چا درې او چې چا ته به هغه خالي غشي راووتله نو هغه به پکې څه نه ورکولو او بس بیا به چې کوم دی دغه جوارې موارې وکړي او کله بیا چې کوم دی بیا په غریبانانو باندې هغه غوښې مخې تقسیمولې وایي مونږ ډېر ښه خلک یو په دې باندې به فخر کوو دا ډېر غټ جوارګر دی او ډېر چې کوم دی پیسې خرج کوي په غریبانانو باندې په دې به بیا فخر هم کوو نو الله تعالی فرمایي چې جوارۍ موارۍ لاټرۍ دا ټول ګنده شیزونه دي ښه لکه نن سبا دا د لاټرۍ په شکلونو کې یو ګوره خسنې دی خسنې کول په یو کار باندې لکه د هغې مثال دا دی چې اوس مثال په طور 5 رونه دي او ځمکه چې کوم دی د مخکې نه شریکه را روانه ده اوس تقسیمېږي نو 5 جریب لکه مثال په طور پټی دی یو جریب د یو د بل 15 کسان دي نو په دې کې د ټولو حقونه هم برابر دي او په دې کې د ټولو هغه برخې هم برابر دي نو که تقسیم کوي او داسې وکړي چې مثال په طور بس په خوشحالۍ سره لکه هغه یو طرف چې کوم دی روډ ته نږدې وي او لارې ته نږدې وي یا جومات ته نږدې وي کور ته نږدې وي نو که تقسیم یې ښه په خوشحالۍ سره یو بل سره وکړو خو ټیک ده او که نه هر یو کوشش کړي چې ما ته دا طرف میلاو شوې نو د 5 واړو په کاسم برخه وه او برخې هم برابر دي نو که د دې لپاره خسنې څوک وکړي چېرې دا طرف به د چا وي دا طرف به د چا وي نو په خسنې سره دا په دې کې بیا خسنې جایز دي یا مثال په طور لکه اوس نوکرۍ دي لکه 10 نوکرۍ دي مثال په طور په ضلع مردان کې په سکول کې یا په بل یو شي کې 10 چې کوم دی کلرکان پکار دي یا 10 استادان پکار دي او د هغې لپاره اوس مثال په طور درخواستونه لکه 100 راغلو 100 کسان چې کوم دی د هغې درخواستونه پیش کړل او هغه 100 واړه چې کوم دی هغوی ټولو سره چې کوم د هغې لپاره کوم شرطونه دي او کومه ډیګري ورته پکار وي هغه ډیګري میګري د ټولو سره برابر وي نو اوس په تعلیمونو کې مثال په طور ټول برابر دي په تعلیمونو کې او هر یو چې کوم دی د دې لکه قابل دی چې دغه نوکري دته میلاو شي نو اوس نوکرۍ خو لکه مثال په طور 10 دي او درخواستونه چې کوم دی 100 راغلي دي 10 راغلي دي او ټول په قابلیت کې برابر دي ها په قابلیت کې ټول یو شان دي او هر یو چې کوم دی د دې خبره لایق دی چې هغه دا ور کړی شي نو اوس ټول ته میلاوي دی نشي نو مثال په تور حکومت چې کوم دی هغه په کې خسنې وږي خپه صحیح طریقې سره دوی خو رشوتونه اوس اخلي په نقل باندې ټول پاشوي یو هغه مخکې کی لیکن که په دغه کې په صحیح طریقې سره چا خسنې وکړو او بس چاته چې کوم دی میلاو شي نو د چا نه څه پیسې مېسې خو پکې لاړې نه شي که نه خو صرف دا چې هغه بعض ته چې کوم دی هغه نوکري میلاو شي بعض ته میلاو نه شي لیکن د چا حق خو چې کوم دی بل چا هغه ضایع نه کوو نو که په دې طریقې سره داسې کار دپاره خسنې وشي بیا ټیک ده او که نه اوس مثال په طور پیسې د ټولو نه راغونډې کړي د یو نم پیسې او د بل نم پیسې او د بل نه پیسې او بس بیا پکې د بعضې کسانو بس په نوم باندې راوخېږي او هغه نور ټول پاتې شي نو د ده نه دا پیسې چې لاړې دا په څه کې لاړې دا خو هغه جواري شوه که نه د یو نه چې کوم دی ګڼو نه کسانو نه پیسې لاړې او یو ته ورسېدې نو دا نن سبا دا خلک دا بانډونه مانډونه دا ټول دا په دې موبایلو کې دا دغه موټر میلاویږي او پلانکې میلاویږي دا ټول ګوره جوارۍ دي ښه جوارۍ شکلونه دي نو الله تعالی فرمایي دا ګنده عملونه دي دارنګې غشي مشي به په هغې باندې به قسمت معلومه و د بیت الله شریف چې کوم دی د خدمتګارانو سره به یې غشي ایښي او چې دا کار کومه یا نه کومه نو هغه به ورته غشي وړه کول په بعضې غشو به یې لیکلي نعم دا کار وکړه په بعضې به یې لیکلي لا نو دوی به د هغې نه یعنې د غیب و علم معلومه و چې دا کار زما دپاره ښه دی که زما دپاره نه دی خو نو د غیب و علم خو صرف الله ته دی دا خو په غشو مشو باندې او په لاسونو کتونو باندې دا نه معلومېږي چې ته چا لاس وګورې او په دې کې ورته څو کرښې دي او ورته د قسمت څنګه دی څو ښځې په قسمت کې دي دا ټول
بکواسات کی ها او د غیب چې څوک دعوی کوي دا بالکل دروغ دعوی دي او دا پیریانیان دی او الوی واغانې مې ورکه شي ویډیو څوک وی پلان کې چې دا څه چل شوی دی نو الله دا ټول ګنده عملونه دي ها دې نه ځان بچ کړئ او دا شیطان دا اراده کوي چې تاسو کې دشمنی په دې جوارو باندې او په دې شرابونو باندې او بغضونه په تاسو کې پیدا کی لکه دې نه دشمنی پیدا کیږي چې څو شراب مرابوس کی خلکو ته کنځري بیا کوي بیزتۍ خلکو له وکی او دا رنګ په جوارو کې بغضونه پیدا کیږي دشمنی چې څو بایلی کنه هغه څومره غوسي او بلکې په عربو کې خو بای پکې خدیم بایلی بچی هم پکې بایل دا څه جوارګران ته پکې نو هغه بیا څومره غوسه باو نو شیطان دشمنی پیدا کول غواړي په دې خوشحالي کې او په دې جوارو په دې شرابونو سره د الله د ذکر نه د الله د دین نه او د منځون نه خلک چې کوم غافل شي د شراب اوس کې عقل کار نه کوي بیا ذکر شرطه کوي بیا مستد صحیح طریقې سره کوي دا رنګ جوارګر په جواره کې مشغول خړ پړ چې کوم په منګر هغه منځونه بیا کوي الله پاک وي منه بشي ځان ته مسلمان وای فهل انتم منتهون وي منه بشي د کارونه نو چې کله دا آیت مبارک نازل شو نو صحابه کرام او فرمایل انتهینا خدای پاک بس مونږه منه شو لکه د دې آیاتونو د نازلېدون مخکې هغه جواری لا حرام نه و ډېرو مسلمانانو ځان ته بچکاو ولا حرام شي او ښکار په ښکار لا نه وکنه دا رنګ شراب هم چې کوم دی لا یعنی حرام شي ولا نه الله پاک فرمایي چې منه بشي نو صحابه کرام بیا فرمایل و انتهینا یا ایها الذين امنوا اي ایمان والو انما الخمر والميسر خبردالا شراب استعمال والميسر او جواری کول والانصاب او دا بوتان او دا غټه مټي به ودرولې وي داغه عزت تعظیم به کو او داغه به هم عبادتونه به کول داغه نه به چاپیره ګرځیدل طوافونه به کول لکه اوس هم بعض ناپوهه خلک څو د قبرونو چاپیره تابع کی دا خو د بیت الله شریف خصوصیت ده الله پاک التګه د الله د رضا ده پروي طواف پکوي چاپیره بغرځي بل ځکه خو چاپیره ګرځیدل نشته والازلام او دا غشي دا جواری مواری دا غشي الله فرمایي رجس من عمل الشیطان دا ګنده دي د کرګي شي د خارجس هغه د وی چې کرګتی کیږي ګنده د عمل د شیطان ندي یعنی شیطان په خوشاليږي فجتنبوه بستاتو ځان بچ کړئ د دې ګندو کارونو نه لعلکم تفلحون پر دې چې کامیاب شئ چې دنیا هم کامیاب شي آخرت هم انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء خبر ده اراده کوي شیطان خدا غواړي دا چې واقعیا کی ومن تاسو کې دشمنی او بغضونه فی الخمر والميسر په سبب د شراب او د جوارو د وجنه د شرابونو د وجنه شیطان په تاسو کې دشمنی پیدا کول غواړي او بغضونه او شیطان دا غواړي ويصدکم عن ذکر الله او چې تاسو دې منع کی غافلن کی د الله د ذکر نه وعن الصلاه او خصوصا د مانځنه د موسن ذکر دې تاسو غافل شئ او په جوارو کې په شرابونو کې مبتلا شي شیطان خدا غواړي نو د دې وجه الله پاک ځان ته بچ کړي فهل انتم منتهون پس آیات به منع شي الله پاک وي فهل انتم منتهون یعنی منع شي هغه پښتو کې موږ چاته وایو کنه لکه تا کار به وکي یعنی مطلب چې وای کا استفهام دی معنی د امر ده فهل انتم منتهون بس منع بشي ان الله وي منع شي واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا او تابعداري وکړه الله پاک الله د حکمونو الله د قران واطيعوا الرسول او تابعداري وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث تابعداري واحذروا او ويرګي او ځان بچ کړئ د الله د مخالفت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخالفت نه ځان بچ کړئ فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين الله وی فإن توليتم پس کجا تاسو شاګر زوي ان الله پاک دی حکمونه ته شاکوي
مخړوي نو بس پوه شئ انما علی رسولنا البلاغ المبین چې خبردار دا زما په پیغمبر باندې البلاغ المبین رسول دی ښکارا زما په پیغمبر خو بس رسول دی تبلیغ کول دی دا غنه پتا تاسو نکیږي چې پلانکی کاکا چې کوم دی ولې ایمان ځان نه وړو او پلانکی کاکا چې کوم دی ولې جواری وکړه دا تاسو پته نکیږي ګوره د پیغمبر نه دا غنه پتا تاسو ته تبلیغ کیږي او دا رنګ د نیکانو خلکو نه به تاسو ته دغه کیږي چې د خلکو د دین بیان کړو قران هم بیان کړو کنه بیان کړي دا ټول تبلیغ دی کنه قران کریم بیانول او احادیث بیانول د علما شپه ورځ په مدرسو کې او په جمعاتونو کې جمعې ورځ دا ټول تبلیغ دی کنه او دا رنګ تبلیغي جماعت خپل مهنت کوي او اولیاء کرام خلق دین ترابلی او ذکر او اذکار سره دا وی اصلاح کوي نو چې کله دا آیاتونه نازل شو چې شراب بس حرام او جواری چې بالکل حرام شوه نو د صحابه کرامو سره فکر پیدا شي چیرې زمونږ مسلمانان رونه چې دا شراب حرام شوی نو او جواری لا حرام شوی نه و نو هغه خو کوم دی شرابونه هم ډیرو مسلمانانو بس کړ او جواری هم کړی وي نو چې دا هغوی بس ګناه مونه به یې که نه څنګه چل به یې نو دا فکر ورسره پیدا شي چې بعضې کسان خو چې کوم دی وفات شوي او د وفات کېدو په ټایم کې چې کوم دی شراب چې کوم دی په خېټه کې او جواری هغه مال هغه استعمالو او په دغه حالت کې مړه شوي دي نو الله تعالی فرمایي چې نه په هغوی خو ګناه نشته که نه لکه چې شراب لا حرام نه جواری لا حرام هغه ټایم کې لا نه وه نو هغه مؤمنانو نیک عملونه یې کولو چې کوم حکمونو ته الله کړي نو چې کوم خوړل ښکلي د جوارو وغیره کړي دي او چې ځان د کفر نه بچ کاو د نور حرامو نه ځان بچ کاو په الله ایمان او نیک عملونه یې کول بیا متقیانو او ځان چې کوم دی ان غټو ګناهونه بچ کاو د نور ګناهونو نه او ځان د وړونه بچ کاو نیک عملونه یې کول نو په هغوی څه ګناه نشته لکه هغه ټایم کې لا شراب حرام نو لا جواری حرام نه و الله پاک هغه نیکان خلقو او الله پاک د نیکانو سره محبت دی ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات نشته په هغه خلقو په هغه مسلمانانو باندې چې هغه ایمان راوړیو او مړ شوي دي وسو ولیکن شرابونه یې کړیو جواری کړی وي چې کله لا حرام نو الله پاک په هغه مسلمانانو چې هغه ایمان راوړیو او نیک عملونه یې کړیو وعملوا الصالحات جناح پاک باندې ګناه نشته فيما طعموا باغ کې چاغوي کوم خوراکونه کړیو د جوارو مال او دارنګ اسکري کړیو شراب اسکري ولا حرام شي ولا نو کنه نو باغوي ګناه نشته اذا متقوا باغ وخت چاغوي ځان بچ کړو د کفر نه او د نور حرام کارونو نه وامنوا او ایمان راوړو په الله باندې وعملوا الصالحات او نیکی کړي نیک عملونه کړیو ثم اتقوا او بیا چې کوم دې په پرهیزګاری باندې باقیو پرهیزګاری کوله متقیانو ځان د غټو ګناهونو نه بچ کو و امنو او ایمان راوړیو چې غټ ګناهونه هغه حرام دي په دې خبره ایمان لرو ثم اتقوا او بیا ځان بچ کړو د وړو ګناهونو نه او عقیده یې وا چې وړو ګناهونه دي کلوې دي هغه حرام دي واحسنوا او عملونه خولي کړو ولیکن شراب په باغ ټیم کې لا حرام نو کنه جواری خلا حرام نه و چې کله د نور دین پابندي کوله د نور په نور دین باندې چلیدل ځان د غټو ګناهونو د وړونه ځان بچو نیک عملونه کول نو الله پاک وی هغه تیر شي چې دي او په قواني مسلمانان هغه چې کوم دی د حکم دراتو نه مخکې چې کوم وفات شوي هغه ګناه نشته والله يحب المحسنين او الله پاک محبت کوي د نیکانو خلقو سره یعنی هغه په خپل زمانہ کې نیکانو یا ایها الذين امنوا دا د 13 رکوع د سورته مائده دې وس خلاصه دا د کنه چې مسلمانان کا ارزه کی که په کلی کې وي او کنا په مسافرې کې وي اګه په هر وطن کې وي هر وطن کې که په مشرق کې دي که په مغرب کې دي او کنا
بیت الله شریف ته نږدې دي که لرې دي، که په چین کې دي، که په امریکا کې دي، که پاکستان هر ځای کې چې دي د دنیا په ګوټ ګوټ کې، خو چې مسلمانان چېرته یي که نه نو د خپل اصلي مرکز د بیت الله شریف سره به ګورې خامخا تعلق وي د بیت الله شریف سره. لکه بیت الله شریف قیام للناس دی، دا د خلکو د بقا د ذریعه ده، د ټول دنیا د ټول عالم د بقا ذریعه ده. لکه روسو به راشي کیم پورې بیت الله شریف باقي وي د دنیا به آباد وي. چې بیت الله شریف کله بیا روان شي که نه آخر کې به دا کافران پاتې شي، به دا کافران به بیت الله شریف روان کړي نو بس بیا دا دنیا به بیا روانېږي. نو د دې وجه نه مسلمانانو له پکار دي چې د خپل مرکز سره به تعلق ساتي، بیت الله شریف سره به د هغې د حجونو د هغې د عمرو کوششونه به کوي، د هغې تمنا ارزوګانې به کوي. نو په دې رکوع کې دغه احکامات ذکر کېږي. نو بیت الله شریف چې څوک ځي حج لا یا عمرې لا نو یو د حرم شریف ځمکه ده، حرم شریف علاقو ته ویل کېږي. نو د هغې ښکار چې کوم دی د وچې ښکار د هغې هغه منع دی، که څوک په احرام کې وي که څوک په احرام کې نه وي. او یو چې کوم دی د حرم شریف نه بهر لکه اوس یو حاجي صاحب دی هغه حج له احرام وتړو عمرې له او بیا روان دی نو دی به چې کوم دی د وچې ښکار نه کوي، که د حرم شریف دا علاقې دی او که بهر دی. نو الله تعالی فرمایي ای مؤمنانو الله پاک به تاسو امتحان کوي، دا ښکار به درته نږدې نږدې ګرځي، دا مارغانه دا سویې دا اوسۍ به درته نږدې نږدې ګرځي، په لاسونو به یې رانیوې شئ او په نیزو باندې به یې وهلی شئ. خو لیکن تاسو به چې کوم دی پابندي کوئ، ښکار به پورې نه کوئ چې کله په احرام کې یئ د حج یا د عمرې. لکه د حدیبیې په سفر کې صحابه کرام فرمایي چې بس مونږ په احرام کې وو او دا د ښکار چې کوم دی دا ځناور مونږ ته دومره نږدې ګرځېدل که نه مونږ په لاسونو باندې رانیوې شو. خو لیکن یو طرف ته د نبي علیه السلام صحابه وو چې هغوی پابندي وکړه او هغه خپل احرام خیال یې وساته، او بل طرف ته د یهودیانو ته حکم شوی چې د خالي په ورځ به تاسو ښکار نه کوئ د مایانو. نو هغې د نر بچو څنګه نافرماني وکړه، حیلې میلې شروع کړه او کله په کمې طریقې کله په کمې طریقې، آخر بس ښکاره په ښکاره اړو ښکار شروع د خالي د ورځې. نو د دې امت او د مخکیني امتونو داسې فرق دی ښه. نو دا ډېر بهترین امت دی، الله دې موږ ته قدر نصیب کړي چې موږ د دې خیال وساتو. نو الله پاک دغه احکامات ذکر کوي چې الله پاک تاسو امتحان کوي، چې الله پاک خلکو ته وښيي چې څوک د الله نه یریږي، د الله د عذابونو نه یریږي، حالانکه د الله عذاب یې لیدلی دا نه دی. او چا چې زیاتې وکړو ښکار یې پکې وکړو نو الله پاک وایي هغه ته به ګوره دردناک عذاب بیا ورکومه. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لیبلونکم الله بشیء من الصید، خامخا امتحان بکی ستاسو الله پاک بشیء من الصید پس شي د ښکارونو، یعنی پس څنګه ښکارونه به تاسو ته میلاویږي ښکار او الله پاک په تاسو چې کومې په هغې سره امتحان کوي. تنالوه ایدیکم چې رسیږي به هغې ته لاسونه ستاسو، ورماحکم او نیزې ستاسو، په نیزه باندې هسې چړې په شکل کې به وکړه نه، په نیزه باندې به چاړه به یې وهې شئ او په لاسونو یې رانیوې به شئ. الله پاک به څه نه څه تاسو امتحان وی کوي، لکه حدیبیه کې داسې کار شوی و. خو الله پاک امتحان تاسو کوي لیعلم الله لپاره دی چې جدا کړي الله پاک، الله معلومه کړي. الله ته خو معلوم دي خو چې خلکو ته وښيي. من یخافه بالغیب، هغه څوک چې یریږي د الله نه، د الله د عذابونو نه یریږي، بالغیب په دې حال کې چې د الله عذاب یې لا لیدلی نه دی، چې الله خلکو ته وښيي چې ورکه څوک یریږي زما عذابونه یې لا لیدلي نه دي دې مسلمانانو. او ګوره ځان چې کوم دی بچ کړي، نیکان خلک عذابونه خو لا چا لیدلي نه دي که نه، خو نیکان خلک ځان بچ کړي. فمن اعتدى بعد ذلك، پس هغه څوک چې هغه زیاتې وکړي د دې نه پس ښکار یې وکړو په حج په احرام کې یا د عمرې په احرام کې، فله عذاب علیم، پس د هغه دپاره عذاب دی دردناک، آخرت کې به هم عذاب یا بتا چې چا زیاتې وکړو. ځکه چې الله پاک ښکار چې کوم دی حرام کو په احرام کې د حج یا د عمرې، د وچې ښکار پکې حرام دی ښه د وچې. او یو دا کورني چې کوم دی ځناور حلالول دي، پسرګ حلالوي، ګډ حلالوي، هغه خیر دی
خدا ښکار چې د ویلې کې ښکار او ښکار ګورې وچه یو د لمدې ښکار دی د دریاب ولکه میان نیولو نو په احرام کې چې کوم دی حجی ته بو عمره والا هغه چې کوم دی ځان نه میان نیويش نو کوم سره په احرام کې وو د حج یا د عمره او هغه چې کوم دی مثال په تور یو اوسې وشتلا سویا چې کوم دی الا لکړه هغه وشتلا یا الا لکړه نو دا ګوره مردار ده ها او دا رنګي بیا کتابونه لیکلي دي چې کوم زناور خوړل کېږي نو هغه هم د ښکار کوي نه چې کوم زناور خوړل کېږي نه لکه اوس کې دړان دي نو حاجی سے بچ کوم دی په احرام کې یا په عمره کې به ګیدړ په ښکار کوي نه ها کوم خوړل کېږي کنه خوړل کېږي خو ښکار بده نه کوي او چې قتل کو یو ښکار یو ساروی چې کوم دی د قتل کو یا زخمی کو که قصدن نه که بغیر د قصد نه دی په خطا ته ولګېدو نو بیا په دې چې کوم دی بدله ورکړي دا ته چې کوم ښکار چې کوم دی قتل کو نو دا غي بدله او دا غي بدله به صحیح دوه کسان چې پوي وي په دې زناورو کې په زناور په دې کار باندې پوي وي یا یو کس چې پوي وي نو هغه به ول قیمت ولګي لکه مثال په تور چا اوسې اشتري دا او دوه کسانو یا یو کس ته وی چې لګا دا خو ضرور کولا نو دې به دا کار اوس کوي چې یا به هغه ضرور کو باندې ګډ واخلي یا به کوم دې اوخ واخلي او هغه به کوم دې د حرم شریف په علاقه کې بیا ذبح کوي د حرم شریف په غریبانو باندې به خوري خپل کلی کې غوړي ذبح کوي نشي هغه به ډالۍ الته کې ولېږي او الته کې به ذبح شي او کنه دا کار نه کوي مثال په تور پاک قیمت باندې دې کوم دې یعنی هغه غریبانان له دلته کې ورکی یا الته کې ورکی خو یو غریب لبا هغه د سرسایې په مقدار باندې هغه 10 روپۍ به بیا په غریبانو باندې تقسیم کی که خوراک ول اخلي کنه نقد ول ورکی او چې یو غریب ته د سرسایې په مقدار باندې یعنی ورکی او کدا شانتي کدا نه کوي نو یاد چې کوم دې مثال په تور د 10 روپو نو دا غینا د غریبانو د سرسایې په مقدار چې څومره لکه دغه جوړیږي هغه بدله جوړیږي نو دا یو غریب په ځای باندې کله خوراک نه ورکړي نو یو روزه به بیا دی نه دا غي په ځای او الله پاک دا حکم ته ما زکه وکړو چې سزا ول ورکم سزا وسکی او چې دا بدله چا ورکړه کفاره ورکړه نو الله تعالی فرمایي چې بس دنه چې کوم کار وشو الله د معافي بیا کوي اګه بیا چې دوباره چا ښکار وکړو نو بیا به الله پاک چې کومه بدلی اخلي په دنیا کې هم چې کوم دی هغه کفاره په لازمي کیو آخرت کې هم چې کوم دی الله پاک له سزاګانې ورګي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقتلوا الصید ثم قتل کوي اخکار کوم وړل کېږي کوم نه وړل کېږي اخکار به وي نه کوي او که چا وکړو کنه په احرام کې وو وانتم حرم په دې حال کې چې تاسو په احرام کې یې نو په څوک په احرام کې وو او د چې کوم سویا چې کوم دې هغه اعلی کړه او یې وشتلا دا ګوره قتل لا تقتلوا دې دا قتل ویل کېږي ها دا ذبح نه ده دا ذبح ونشولا دا حرام دی او کنه دا څه کار دی چې ښکار بل چا کړی دی ښکارو دا یو کس چې هغه په احرام کې نه دی هغه ښکار کړی دی د سوی د اوسۍ او د حجی سے نه په خپل د ښکار کړی دی او نو ته ویلی وو نه ته اشاره کړی دا چې هغه دی لاړ او بل چا بیا ویشتو او هغه سړی په احرام کې نه دی نو بیا که هغه په دې حجی ته باندې په دې احرام والا په دې عمره والا باندې خوراک کوي هغه ښکار چې کوم یې خوري نو دې خوړې شي لیکن په خپل باندې ښکار کوي نه به ښکار چاته خي چې لکه پلانکی ته کېل تک ولاړو یا هغه دې لاړو اشاره وکړي نو الله ودا مکوي ومن قتله منكم متعمدا او هغه څوک چې هغه قتل کې د ښکار ساتونه یا قتل کې یا زخمی کیخه متعمدا قصدنا که قصدن دا کار وکړو او بیا کتابونو لیکلي ها که بغیر د قصد نه دا کار وکړو بیا به کفاره لازم ده ها او که قصدن کار وکړو بیا به کفاره هم ده او ګناګار هم دی او کنه په خطا باندې دا کار وکړو نو کفاره به ده ولیکن ګناګار بیا نه دی نو که چا دا کار وکړو
فجزاء مثل ما قتل من النعم نو پس په باندې بدله ده په شان دي د هغه چې کوم قتل کړي دي من النعم دغه سارونه چې کوم ښکار د قتل کو یا زخمی کو نو ته به هغه چې کوم دی هغه بدله ورکړي دغه مثال یعنی دغه قیمت ورکړي ښا مثال دا مطلب شو دغه قیمت نو د قیمت په څنګه پته لګي چې د دې ښکار څومره قیمت دی نو دا بعض خلک ته پوری کنه دا سارو مارو والا چې ښکار مار کوي کنه نو که څوک کسان فیصله ولوي چې پوي او دا رنګ یو قسم ولګوي شي يحكم به ذو عدل منكم فیصله کوي دغه مثال او دغه بدله دو کسان پوي استاسونه که دو کسان وي که یو کس وي که ګڼ کسان وي او فیصله بدا کوي چې هغه دومره قیمت شي نو چې قیمت یو ته وکړو نو دله خو خلا که په قیمت باندې پیسه اخلي که ګډ اخلي او بیا بدا آل تکي ذبح کوي په حرم شریف علاقه کې چاته بیا والا کوي او یا به آل تکي ولاړو واخلي چاته په ټلیفونو کې چې آل تکي واخلي هدیم بالغ الكعبه په دې حال کې چې دغه بدله چې دا به هدیه شي او ډالۍ بشي یعنی زناور یو ساروی په واخلي او خو یا بيزه میزه هغه به ډالۍ کې بالغ الكعبه چې رسیدون کې وي حرم شریف ته کعبه ته ورسیږي نو په خانه کعبه کې کو آل تکي څو ذبح کو نه کوي یعنی په حرم شریف په علاقه کې به ذبح کی د بیت الله شریف د جمعات نه بهر او مینا کې به ذبح کی یا چې کوم نه په مکه کې بل ځای کې به ذبح کی او کفاره طعام مساکین او کنه په هغه پیسو باندې دې چې کوم دې غریبانان له خوراک اخلي بیا به یو غریب لا د سرفایي په مقدار باندې ورکی او یا به اوخري او کفاره طعام مساکین یا کفاره د چاغه طعام ورکول یو مسکین ته نو یو مسکین ته د سرفایي مطابق هغه 10 روپۍ مثال پتا ور او کنه د یو مسکین په ځای باندې یو روزنی سي پیسې نه ورکي او عدل ذالک یا برابر دغه خوراک صيامن روزي او الله فرمای ما دا او حکم زکه وکړو ليذوق وبال امره لپاره دې چې دې اوسکی وبال امره هغه سزا امره د خپل معاملې د دې کوم معاملې او کار ماري وکړو چې سزا ول ورکم الله په برابرې کما چې خپل سزا دې وسکی والله پاک فرمایي چې دنه اوس شي وی ښکارې کړي دي قصدنه کړو نو الله پاک وتا معافي کړي ده ها په دې سره الله پاک معافي کوي چې کفاره ورکي عفا الله عما سلف معافي کړي الله پاک دا هغه نه چې کوم خبره مخ کې تیرا شوی دا چې کوم کار وکړو ښکارې کړي دي یا زخمی کړي الله تعالی معافي وکړه چې کړ دې بدل ورکي کفاره ورکي ومن عاد هغه څوک چې واپس شي یعنی بیا ښکارو کی یا زخمی کی بیا دا کار وکړو حجی سی گو یا عمره والا فینتقم الله منه پس بدلا انتقام او بدلی با اخی الله پاک ددنا په آخرت کې به خدای پاک بدلی واخلي ها دنیا کې هم په کفاره لازمي کېو والله عزیز ذو انتقام او الله پاک غالب دی ذو انتقام او بدلی اغستون کې دی